بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو زه مرباز خان او زه یم مومنه خان. او مونږ تاسو ته د هم پښتون رمضان ترانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا هرکلی وایو. ګرانو کتونکو، رمضان المبارک د خپل رحمتونو او برکتونو سره جاری او ساری دی او ډېر ښه لګي. دا روح پرور نظارې چې کومې دي که نه، دا تاسو ته هر وخت کتو ته ملاویږي بېشک او ډېر خوند کوي. که پیشمنې وي که روژه ماتې وي، هر طرف ته یو ګهمه ګهمي وي. په کور کې زنانه مشران کشران ټول صرف او صرف د روژې په اهتمام کې لګېدلي وي. چې جومات ته لاړ شو هلته هم یو رونق وي، ګهمه ګهمي وي. همداسې ده. نو ډېر مې زړه خوشحاله سي چې زه کله دا منظر ګورم او بیا مې په زړه کې یو خیال راځي چې کاش زمونږ هره ورځ د روژې په شان پې همدغه شان دا روح پر نظر او زه چې کله داسې روح پرور نظارې وګورم که نه، یقین وکړئ چې زړه مې ډېر زیات خوشحاله سي او بیا یو دعا کوم چې کاش چې زمونږ هره ورځ د روژې په شان وي او دا خوبصورت مناظر چې کوم دي که نه، دا هر وخت زمونږ د سترګو وړاندې وي. ان شاء الله تعالی هغه ورځ به ضرور راځي. مونږ به صرف د الله تعالی نه دعا کوو او هغوی به مونږ ته توفیق راکوي. هغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو فرمان دی چې څوک ایمان او ثواب نیت سره به روژې نیسي، هغې ټول ګناهونه به معاف شي. سبحان الله. بالکل صحیح خبره ده. مینوالو، اکثر به مونږ د خپلو مشرانو نه اورېدل چې په دنیا کې یو کار هم ناممکنه نه دی. مطلب چې هغه د انګریزۍ یو کهاوت دی که نه چې ویر دیز ا ول دیز ا وی. په دنیا کې یو هم داسې کار نشته دی چې هغه ناممکنه وي او دی کې داسې تاریخ ساز کیسې دي. موږ سره یو تاریخ ډک دی د داسې کیسو، د هغه خلکو کوم چې په تاریخ کې یو تاریخ رقم کړی دی. بېشک. او هغوی هم زموږ په شان عام انسانان خو صرف او صرف د هغوی سوچ لږ ډفرنټ و، د هغوی انداز لږ مختلف و، د هغوی د خپل مقصد حاصل کولو هغه طریقه ډېره مختلفه وه. ګرانو کتونکو، زه تاسو سره نن یو کیسه شیر کوم او دا کیسه ده د 1936 د هنګریین آرمي کې یو پولیس آفیسر و، نوم یې و کیرلی ټیکاکس او هغه د خپل ګن شوټینګ دپاره ډېر زیات مشهور و. د هغه نشانه دومره پخه وه چې په پوره هنګري آرمي کې د هغه دا نشانه ډېره مشهوره وه او په هنګري کې چې څومره هم کمپټیشن شوي و که نه، هغه ټول ټایټلز هغه خپل نوم ته کړي او د هغه صرف دا یو ایم و چې زه به خپل ملک ته د اولمپکس چمپینشپ چې کوم دی که نه، دا ګولډ میډل به ضرور وګټم. بهرکیف هغه خپل محنت شروع کړو په 1936 نه. کېدې تقریبا یو 2 کاله چې وشو، هغه وایي که نه چې د انسان او د الله تعالی ارادې کلم یو شان دي نه وي. په 1938 کې یو آرمي ټریننګ په دوران کې د یو هینډ ګرنیډ د هغه په لاس کې بلاست شو او د هغه رایټ هینډ هغه چې کوم شوټینګ هینډ و هغه د هغه د تن نه جدا شو. ډیمیج شو. ټینشن، پریشانی چې ما څه سوچ کول، څه خوبونه مې وو او دا را سره څه وشول. اوس هغه سره 2 لارې وې چې آیا خپل ځان دی ټول عمر بس دغه شان معذوره ګڼي یا خپل ځان کې بیا یو حوصله پیدا کړي او زما چې کوم مقصد دی هغې دپاره یو تګ و دو بیا شروع کړو او هغه دا دویمه لاره اختیار کړه چې نه، زه به همت نه بایلم او زه به خپل فوکس چې کوم دی په خپل مقصد باندې ساتم. د هغې نه پس مینهوالو هغه بیا پریکټس شروع کړو د خپل ګس لاس سره. په 1940 کې چې کوم اولمپکس کېدل هغه د سیکنډ ورلډ وار په وجه باندې کینسل شول. بیا 1944 والا هم کینسل شول، دته نو ټایم ملاو شو خپل پریکټس دپاره. بالآخر په 1948 کې چې کوم لنډن کې اولمپکس کیمپ منعقد شو، د هغې چې کوم ټایټل و، د هغې چې کوم ګولډ میډل و، هغه چا وګټلو؟ د مان وذ د اونلی هینډ کیرلی ټیکاکس. او صرف دا نه، بیا 1952 کې هغه یو ځل بیا د خپل د ټایټل دفاع وکړه او 1952 کې بیا یو ګولډ میډل ترلاسه کړو. نو مینهوالو، د دې خبرې د دې کیسې صرف مورل دا دی چې کله انسان خپل جدوجهد جاري ساتي او د هغه ایمان ډېر کامل وي او د هغه خپل ټوټل فوکس په خپل مقصد باندې وي، خپل نه بایلي، نو الله تعالی د داسې خلکو مرسته ضرور کوي. نو بس یو وړوکی شان پیغام امید لرم چې زما د دې پیغام نه که ستاسو ژوند
لږ بهتره کېدی شي نو دا به زما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره دي. او او زموږ سره نن څه پیکیج دی مومنه؟ مونږ سره پیکیج دی مسجد اقصی. راځئ چې ځو مسجد اقصی ته. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. مسجد اقصی د اسلام دریم تر ټولو مقدس جومات دی چې په قدس کې شتون لري. دا مسجد د مسلمانانو لپاره د روحانیت، تاریخ او سیاسي اهمیت ځانګړی ځای لري. مسجد اقصی د فلسطین د صحرا په سیمه کې موجود دی او د قدس شریف په یوه برخه کې شامل دی. د اسلامي روایاتو له مخې دا هغه ځای دی چرته چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د معراج سفر پیل کړو او د اسمانونو سفر ته دلته د روحاني سفر لپاره روان شو. ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا. دا مسجد د مختلفو اسلامی خلافتونو په وختونو کې ودان پاتې شوی دی. د حضرت موسی علیه السلام او حضرت داود علیه السلام سره هم تړاو لري او د ګڼو پیغمبرانو مقدس ځای پاتې شو. قرآن کریم کې ورته المسجد الاقصی نوم ورکړی شوی. په پیل کې دا جومات کوچنی او ساده و. د خلافت راشدین او وروستو اسلامي سلطنتونو په وخت کې پراخ شو او ښکلا ورته ورکړې شوه. دا جومات د اسلام درې مقدس جوماتونو کې شامل دی. د عبادت، تاریخ او فرهنګ مرکز دی. د فلسطینی خلک او ټولې نړۍ مسلمانانو لپاره یو مقدس نښه هم ده. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان. ګرانو کتونکو تاسو ته هرکلی وایو پروګرام په خیر رمضان کې او موږ سره زموږ درانه مېلمانه راغلي دي په سیټ باندې موجود دي. د دوی لږ انټروډکشن به چې کوم دی هغه به مومنه ورکړي. مونږ سره نن موجود دی ډاکټر نور اسلام، پبلک هیلث سپیشلسٹ. هغې نه علاوه سید سلیمان شاه، نعت اور قرات، ډاکټر عبدالحمید یوسفزئی، جنرل فزیشن. تاسو ته هرکلی وایو ټولو مېلمنو ته موږ دپاره ډېر قدرمند یې جي. ډاکټر صاحب تاسو نه به شروع کړو جي. څنګه حال دی جي؟ ښه یې تاسو؟ الحمدلله جی شکر دی. تاسو څنګه یې؟ دا ډاکټرز خو د پبلک هیلث د دې سره لږ موږ ته به لږ دې ډسکرپشن ووایي جي. بالکل جی دا یو ډېر ښه تپوس تاسو وکړو او زموږ ناظرین دپاره هم پیژنګلو ضروري ده او دا ډېر یو امپارټنټ فیلډ دی د میډیکل ساینس. پبلک هیلث مونږه د عام روزمره چې کم بیماریانې دي یا کم اپیډیمک بیماریانې دي چې کم لکه جراثیم وایرس نه خورېږي د دې بچاو باندې کار کوي. هغې ته وایي پبلک هیلث. مطلب دا دی چې د دې مونږه پریونشن کوو د بیمارۍ. نو په پاکستان کې انفارچونیټلی دا ده چې زیاتر فوکس بیماری پر ټریټمنټ په علاج کېږي، په بچاو باندې څوک دومره فوکس نه کوي. نو ځکه مونږ تاسو ګورو چې یا د هغې پراپر ډایګنوز هم نه وي که نه، تشخیص کېدی دا هم یو غټه مسله وي چې مرض څه دی. بیسیکلي د هغې بیسیک روټ څه دی؟ مرض پیژندل، هغې نه پس د هغې علاج کول. بیسک میډیکل ساینس چې دا مونږ ته دا وایي، خو د دې نه زیات ضروري د یو بیمارۍ پیتوفیزیالوجي مونږ وایو چې یو مرض راځي ولې، څنګه راځي. په کمیونټي لیول چې مونږ وګورو په پاکستان کې که تاسو دا وخت وګورئ نو شوګر یو بیماري د ډایبیټیس میلایټس ورته وایي. ټیک ده، هغه ډېره زیاته ده. زمونږ ستاسو کورونو کې یا بهر خپل کلو کې تپوس چې وکئ وګورئ راوند اباوټ، نو هر څلورم پنځم کس په دې بیمارۍ کې مبتلا دی. ډېر زیات ده. نو دا ټول راځي د ډومین پبلک هیلث انډر راځي. که فرض که مونږه پبلک هیلث پراپر امپلیمنټیشن وشي نو زمونږ د کمیونټي نه د بیماریانو بوج به سپک شي، دومره زیاتې بیماریانې به بیا نه خورېږي. سر دې کې بیسک ما په خیال دا دی چې یو اویرنس پکار دی پیرنټس ته چې دا امیونټي خبره چې کومه تاسو وکړه که نه، قوت مدافعت چې موږ وایو، دا څنګه سټرونګ کېږي؟ دا داسې سټرونګ کېږي که نه چې لکه تاسو زیات په دې دا پوهېږئ، زه تاسو لږ بریف کړئ. جی جی
تاسو اوس د امیونټي حوالې سره تپوس وکړو نو امیونټي قوت مدافعت چې دی د دې سټرانګ کېدل دپاره یو څو لازمي خبرې دي چې تاسو به ماشومانو ته پکار ده چې موږ خپل ماشومانو ته داسې یو کلایمیټ صاف سوتره ماحول پرووایډ کړو چې هغه ډسټ یا کم ډیزاسټرز دي یا نور کم جراثیم نه پاک یو ماحول دی دا ورکړو اولنۍ خبره. دویمه خبره ټول نه ضروري راځي په نیوټریشن باندې. که موږ د ماشومانو خبره وکړو نو دې ته پراپر نیوټریشن پکار دی. پاکستان کې انفارچونیټلی په نن سبا وخت کې چې دا 2026 روان دی دنیا کم وخت ورسېده کم ځای ته او موږ له هغه یو چې زمونږ په کورونو کې ماشومانو ته پراپر نیوټریشن نه میلاویږي نو هم بیا دا خبر راځي دغه پبلک هیلث ډیلینګ ده. سر دی کې ما په خیال یو شی دا د امیونټي چې کوم دی که نه لکه مونږ خپله میندو ته ګورو هغوی لږ ماشومان چې کوم دی که نه ډېر نیازبین لکه د هغوی پرورش ډېر نیازبینتوب سره کوي چې لږ معمولي غوندې څه تکلیف شي زکام شي دغه شي الله شا به ډاکټر ته او ډاکټر ته د خدای ژوند ورکړي هغه فوراً انټي بایوټیک ورکړي. نو ما په خیال دی چې لږ صبر کول پکار دی لږ ماشوم ته حوصله ورکول پکار دی چې لږ صبر وکړه. زکام دی که نه وایي هغې د انګریزي کې وایي که دوایي خورې نو هفته به لګي او که نه خورې نو ورځې به لګي هغه به خپل ټایم اخلي. نو تاسو چې کوم دی نو آل اف سډن چې کوم دی ماشوم ته انټي بایوټیک ورکړي نو د هغې سره هم د هغې امیونټي دومره سټرونګ کېږي نه که نه. تاسو بالکل دا ډېر صحیح خبره وکړه او دا ډېر الارمینګ سچویشن دی پاکستان کې زموږ دپاره. د ټول نه اول که مونږ د بچپن نه سوچ وکړو امیونټي زیاتېږي په څه باندې چې کله ماشوم فرسټ ایئر آف لایف کې پیدا شي نو اول مونږ انکریج کوو برسټ فیډینګ. که مونږ روم لیول ته راشو د مور پی دا ډېر ضروري دی. ټیک ده د مور پی چې یو ماشوم اوس کې نو د امیونټي 100 ټایمز زیات بلډ شي د هغې په کم چې مونږ کمپیر کړو د فارمولا ملک سره لکه دا ډبي پی چې میلاویږي که نه نه د ټول نه مخکې مونږ له پکار دی چې مونږ خپل دا میاندې خویندې دا مونږ انکریج کړو چې تاسو برسټ فیډینګ کوئ. د برسټ فیډینګ دا چې تاسو نن مونږ کم خبرې کوو دا ټول پبلک هیلث ډومین انډر راځي او دې ته وایي پرایمري هیلث کیر. په پرایمري لیول باندې مونږ هیلث ټیک کوو. نو که فرض کا زمونږ د میاندې خویندې دا مونږ انکریج کړو چې دوی برسټ فیډینګ په ټایم ورکوي او پوره ورکړي ماشوم ته نو 2 فایدې به کېږي. ماشوم ته دا فایده ده چې پراپر گروت ته به رسي د دې نشونما به بهتر کېږي مدافعتي نظام به بالکل زبردستی. ټیک شو. دویمه په مور باندې دا ده که تاسو ګورئ نن سبا برسټ کینسر هم ډېر زیات الارمینګ سچویشن دی په زنانو کې. نو تاسو په دې باندې نوي ریسرچز چې کم شوي دي ریسرچ دا وایي چې کم ماشوم برسټ فیډینګ کومه مور کوي هغې ته د برسټ کینسر چانسز ډېر کم وي 50% دا ډیکریز شي. نو دا 2 فایدې خو صرف د یوې خبرې شوې چې د برسټ فیډینګ شو هم ماشوم ته فایده هم مور. قدرتي یو عمل دی یو شی سیستم کې پیدا کېږي جی د هغې اکسکریشن ضروري دی ایکسکریپشن چې تاسو نه کوئ او دا یو هغه په خپل ځای پروف وي. جی دویم تاسو خبرې له راځو تاسو وویل چې که یو ماشوم ته فلو شي نو پیرنټس فورا اخلي او د ټول نه غټ ډاکټر ته ځي سپیشلیسټ چې یار د ټریټمنټ وکړه. ټیک شو. یا ایون که کلي په لیول باندې موږ سوچ وکړو دې علاقو کې نو هغه فورا لاړ شي او انټي بایوټیک ورته لوکل پریکټیشنر ورکړي چې ډېر زیات غلط دی ظلم دی. انفارچونیټلی پاکستان په هیلث کې په دنیا کې په ورسټ ملکونو کې حسابیږي او دا زموږ د ډاکټرانو دپاره مې بي چې په هغوی بده هم ولګي د هیلث کیر پرووایډر باندې خو دې کې مونږ ټول ملوث یو. جی بالکل تاسو بالکل بجاو دې کې چې کوم دی صرف د ډاکټرز چې کوم دا د هغوی ریسپانسبیلیټي نه ده دا د پیرنټس هم خپله ریسپانسبیلیټي ده چې هغوی د ماشومانو نشونما لږ هغه طریقې سره وکړي. بالکل. په- سره د روزمره لایف کې چې دا سکرین ټیسټینګ دی دا څه اهمیت لري؟ سکرینینګ ټیسټ چې دی دا ډېر زیات ضروري دی. هغه بیا هغې له راځي چې مونږ فرض کا وګورو لکه کم کمیونیکیبل ډیزیز شو لکه یو نه بل ته لګي لکه مونږ وګورو هیپاټایټس شو دا یو سکرینینګ ټیسټ دی HIV دپاره HPV نن سبا اکثر مونږ د WHO ډېر ښه پروګرامز یو پاکستان کې دا چلیږي هغې کې دا د HPV مونږ سکرینینګ کوو نو په هغې اکثر زیات پیرنټس هغه دغه کمپلینز هم راغلي دي لکه بینګ پبلک هیلث سپیشلیسټ مونږ ته دا راځي وایي چې یار دا ولیکو یا مونږ ته کالز راشي چې دا په کار ده نه دا بالکل په کار ده. دا کې لایک څومره موده پس کول پکار ده؟ اوس په دې کې 2 خبرې دي. یو سکرینینګ ټیسټ خو دا دی لکه هیپاټایټس شو یا کم دغه شو HPV شو یا برسټ کینسر شو
دا خو کم از کم په کال کې یو پیر پکار دی. ها ټیک شو. دویم بعضې سکرینینګ اوس مونږ هغې ته وایو لکه شوګر شو، بلډ پریشر شو، د دې خو جنرل روټین چیک اپ دی ته وایي. بیسک کم انویسټیګیشنز چې دي هغه هم هر انسان ته دا پکار ده چې کم از کم 4-5 منثس کې یو پیر وکړي، ځکه شوګر زموږ په معاشره کې ډېر زیات دی نن سبا. او دا ډاکټر جماعتي د سر چې لکه د دې دا مطلب ټریټمنټ سره دا یو تاسو مینټین کولی شئ خدمولی وشي، لکه اکثر دوايانې ډاکټران درکړي دا به ټول عمر خوري، دا خو علاج نه شو که نه سر؟ حاجي بالکل دا اوس په دې باندې هم زموږ د ناظرینو له یا معاشره کې اویرنس پکار دی. اویرنس زموږ نشته، ډېر سخت کمی دی. مسله دا نه ده، بیماری پریونشن غواړي. شوګر چې دا یو میټابالیک ډیزیز دی، که فرض که مونږ خپل په خوراک باندې کنټرول وکړو، لایف سټایل ماډیفیکیشن دی ته وایي، لایف سټایل مونږ چینج کړو، ایکسرسایز ډیلی کوو، روټین کې خپل مونږ کم فوډ اخلو، چینی کم کړو، واک زیات کړو، ورسره ایکسرسایز کوه، ویجیټیبل زیات کا، فایبر انټیک زیات کا، اوبه مطلب یو عام سیز چې کم فریلی اویلیبل دی هغې نیچرل سیز خپل په لایف کې مونږ شامل کړو په ښه طریقه، نو مونږ د دې سره مقابله کولی. بالکل جی ډاکټر صاحب تاسو مونږ سره او تاسو ته مونږ راځو که چې یو سیم ډومین شو نو اول به لږ دی خو راشو کاري صاحب ته. جی څنګه دی الحمد سلیمان شاه صاحب؟ بس کرم دی الحمدلله. خیریت سے جی؟ ډېر ښه روزه ښه تېرېږي؟ ډېره ښه تېرېږي. د لومبۍ ورځ روزه او یې او نه روزه خو واقعي ډېره ښه ده. او څنګه سر د خپل باره کې لږ زمونږ کتونکو ته ووایي که نه تاسو دا څنګه د دې بس الحمدلله ما خوش چې سنبال کړی دی. ما الحمدلله نتونو سره ډېر شوق او که نه حاجي کامل او بچپن نه الحمدلله ما بس دغه دا ترنګ لکه ډېر زیات مقابلې هم راغلي دي سکولونو کې اکثر، او داسې صوبایي لیول باندې مرکزي لیول باندې حاجي ښه او ماشاءالله. نو الحمدلله سکول سره نه هم بچپن نه هم تر اوسه پورې، ځکه چې نعت خو یو داسې شوق دی چې دا د هر انسان په زړه کې لازم ده چې د په زړه کې چې دا نعت وایي، او هر کور کې د نعت ذکر، ځکه چې موږ نبي علیه صلات وسلام دا یوه ډېره لویه هستي ده. جامی رحمت الله علیه یوه واقعه ده مختصر، بیا به تلاوت هم وکړو جی جی بالکل او نعت به هم انشاءالله وکړو چې دا روانو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په عشق کې څه اشغار تیار کړي وو چې دی روانو نو د وخت د نبي علیه صلات وسلام روضې ته ملاقات لپاره، نو د هلته د وخت امیر ته په خوب ورغی چې دا جامیر رحمت الله علیه روان دی، خو دا چې روضې ته را پرېنږدي، روضې نه مخکې لکه دې ته لار بند کړه. نو دی پکې روته خو جامیر رحمت الله علیه پیدا نه کړ. دومه ورځ بیا د وخت امیر ته نبي علیه صلات وسلام په خوب ورځي چې تاسو د جامیر رحمت الله علیه روضې ته را پرېنږدئ لکه مخکې ونیسئ. نو دی بیا پکې رواته په تلاش کې چې جامیر رحمت الله علیه مونده که نو سیده هلته کې چې کومه ده بندي یې که او جیل خانې ته یې واچو. نو نبي علیه صلات وسلام دریم پرې بیا ورته راځي چې د وخت امیره دا مجرم نه دی، دا زما په عشق کې دومره زیات انتها ته رسېدلی دی چې دوی داسې اشغار تیار کړي دي چې که چېرته ما په روضې باندې دی ودرېده نو ما لازم د خپلې روضې نه به زه راوځم او ده سره به زه مصافحه کوم. زما په عشق کې دی دومره زیات انتها ته رسېدلی، لهذا دی مجرم نه دی، ده ته بس را پرېږدی یم، نوره د زما سره ډېر زیات عشق دی. الحمدلله ماشاءالله چې زبردست دی. دا خو ډېرې ښکلې خبرې دي او دا ما ته داسې ښکاري چې دا لکه ګوره دا د انسان په خپل وس کې نه دی. داسې به ډېر خلک وي هغوی لکه عبادتونه هم کوي، خو دا خپل هر انسان خپل یو درجه وي، جی د هغې درجات دا وي چې د هغه د الله تعالی یو خاص کرم وي چې کم سړی د کم کار دپاره مختص کړي. بالکل تاسو بجاوئ سر څه به وایي د روزې په حواله او که مونږ دا روزې پراپرلی مونږ دا وکړو نو د هغې سره چې کوم دی مونږ خپل فټنس چې کوم دی برقرار ساتلی شو او ډاکټر صاحب په کافي د باره کې ډسکشن هم وکړو د نیوټریشن حوالې سره. خو زه به سپیشلی چې کوم دی دا کوشش زه خپله باندې ځان باندې اوچت کوم
چې زمونږ په کورونو کې به تاسو وګورئ که نه نو ماشومان چې کوم دی د چپسو پاپړ د دې څه چې کوم دی ډېر زیات جنک فوډ چې کوم دی ډېر زیات دغه دی. نو کوم زمونږ دا ینګ ایج چې کوم را روان دی که هغه میل دی او که فیمیل دی نو تاسو یې څنګه تپوس کو ډاکټر صاحب نه چې هاو ټو مطلب څنګه ایمیون سیسټم به بوسټ کوو. نو په دې کې خو زموږ سره چې کوم دی مدر فیډ په فرست پریارټي کې راغی. سیکنډ پریارټي کې دا دی چې مطلب ماشومانو ته کم از کم وټامین ډي شوه. په پاکستان کې چې کوم دی کم از کم تقریبا 80-90% چې کوم دی ډیفیشنسي ده په وټامین ډي چې کومه ده. نو چې کله ایکسپوزینګ نشته نشته. نور ته روزي نه بالکل دا ټوله ورځ چې کوم دی نو هغوی چې کوم دی نو نن سبا خو یو بل فیشن دی د ورځې اوده وي او د شپې چې کوم دی ټول د شپې ټیک ټاک یې ګورو. حالانکه دا دومره خطرناک کار دی چې کله تاسو د قدرت یو نظام خلاف چلیږئ نو ستاسو یو سیسټم هم صحیح نه سلیپ سایکل هارمونز لکه اوس د شپې چې کوم هارمونز دي مونږ چې ویده شو په ټایم باندې زموږ هارمونز چې کوم دی ریلیز شي نو هغه کو گروث هارمون دی ټیسټوسټرون هارمونز دي یا که نور داسې اے بی سی کم هارمونز دي هغه د هغې سره ټایم سره ریلیز شي که رڼا لګي نو د هغې سره هغه نه ریلیز کېږي. نو په دې کې زموږ سره مثال په طور چې وټامین ډي کمې شو نو په هغې کې زموږ سره کیلشیم لیول زموږ سره کم وي زموږ هډوکي کمزوري وي زموږ مسل ماس په څنګه جوړېږي او زموږ هایټ په څنګه چې کوم دی بړاویږي به. نو که تاسو وګورئ زه به مثال ورکړم که تاسو د انګریزانو ته وګورئ که نه نو هغې زیاتره دا پروټین انټیک چې کوم دی د هغې په ډایټ کې ډېر زیات سیوا وي. زموږ چې کوم دی کاربوهایډریټس دی که سهار راپاسو چای او پراټه تاسو ماته دی کې زموږ یو سیل چې کوم دی ډي ان اے زموږ جوړه د پروټین نه ده. چې د پروټین نه جوړه د موږ خوالو کاربوهایډریټس نو چې 30-40 ته موږ راورسو نو بیماریان یو ډایبټیز شوګر بالکل صحیح خبر نو مسلز هډوکي هر څه چې کوم دی نو په 40 کې چې کوم دی زموږ لایف چې کوم دی ډاون سټیج باندې چې کوم دی روان شي. سر بیسیکلی ګورئ دې زموږ ښه خبره وکړئ ما په خیال چې یو جنرل اویرنس پکار دی خلکو ته چې ګورئ قدرت چې کوم دی دا دنیا یو جوړه کړې یو څه مقصد دپاره جوړه کړې او کم شفا او کم طاقت چې په دې جړی بوټیانو کې دی په دې اونو کې دی په دې د घास फूस کې دی سر. جی جی بالکل. نو ما په خیال چې د دې یو شی هم دې ته نه رسي بالکل هغه یو شی چې په هغې باندې انور لګي هوا ورته لګي باران پې پرېوځي نو سر د هغې خو خپل یو غذایت دی که نه بالکل لکه د دنیا ټول وایي تېر نو کټ ځناور دی هتي ته وګورئ هغه کم داسې غوښه خوري یا دغه خوري روټۍ خوري همدغه واښه خوري همدغه دغه خوري. بالکل دې کې تاسو ته د وایټامین اے بی سی ډي B12 ډیفیشنسي دا داسې څیزونه دي که نه چې موږ پخوا د موږ مشرانو به چې استعمالول نو موږ به چې داسې دي داسې دي خو اوس نن موږ ته احساس کېږي چې دې کې څومره زبردست غذایت دی قدرت جی جی بالکل. اصل کې زموږ خلک زیاتره چې کم دی نو لکه په دې موویز کې یا ډرامو کې د جنک فوډ له چې کم دی زیات پریارټي ورکوي نو دا څیزونه چې کم دی په لیور باندې کډني باندې کافي اثر غورځوي. بالکل جی ګرانو کتونکو مینوالو زموږ د میلمانه موږ سره دي او دوی سره به خبرې جاري وساري وي نو مومنه کچن کې څه کېږي افراز صاحب خان سلام علیکم جی. وعلیکم سلام. څنګه ډېر ښه. نن به جی مونږ پخو پاپ کارن چکن. جی پاپ کارن چکن جی جی پاپ کارن چکن او پرون خو مونږ اولنې روزه کې داسې څیزونه پخو چې هغه مشرانو مطلب فیورټ وي که نه چې کوم ایډلټس دي خو ما ویل چې ماشومان به هم نه هېرو هغې دپاره به هم نن څه یو آیټم ایډ کو په کون چکن خو ما په ډومبي ځل واورېده تر نن به انشاءالله تیار شي نو دا ټول دی ټایم دی. جی جی دی انګریډینټس دلته پراته وي نیس. ها نو تاسو موږ سره لږ ریسپي شیر کړئ که نه د دې شارټ ریسیپي به مونږ خپل کتونکو ته ووایو. ټول نه پهله مونږ ته بونلیس چکن پکار دی دې دپاره 500 ګرام هغې نه پس میده پکار ده مونږ ته او دې کټینګ به څنګه کېږي د کیوب کټینګ کې بیسیکلی چې کوم پاپ کارن چکن وي که نه کیوب کټینګ کې وي او میدې سره یو کپ میده وي نو هاف کپ کارن فلور اوکې جی هغې نه پس د چکن چې کوم میرینیشن دی سمپل چې کوم میرینیشن دی سالټ پیپر اور پیپریکا پاوډر او تاسو به اوس میرینیشن کوئ که نه جی جی اوس په پریپریشن کوم د دې بس چیز صحیح ده بیا به موږ خپل وویسته جی او مونږ سره چې کوم زموږ سپانسرشپ دی شمع بنسپتی شمع بنسپتی اینڈ کوکنگ آئل جی 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 چې کوم مونږ 62 سال ایئرس کامیابی جشن مناو که نه هغې سلوګن دی شمع بنسپتی بولے دل کی بولیا جی جی او بس صحیح ده تاسو جاری ساتئ صحیح نو روزه هم روانه ده جی جی خیریت څه بالکل جی بالکل ګران کتونکو بس زموږ دا پروګرام جاري وساري دی او بس اوس به مونږ کاري صاحب نه دا پاس کوو چې کاري صاحب بس د رمضان المبارک په
د شان مطابق مونږ ته څه خپل کلي اواز کې واوروي. के काबे का काबा मेरे सामने है, दो आलम का दाता मेरे सामने है, के काबे का काबा मेरे सामने अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई जो की जा रही है, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद नजर आ रही है, उसी बेखुदी में कहीं को न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है, फकीरी का फकीरी का मुझ में सलीका नहीं है, न आता ही कुछ मांगने का तरीका, इधर भी निगाह है, इधर भी निगाह है, करम कमली वाले जमाने की झोली भरी जा रही है, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, ये जज्बा मोहब्बत है, रहमत की चौखट मेरे सामने मुस्तफा की है चौखट, मुझे क्यों न होना किस्मत पे मुस्लिम, मोहब्बत कहाँ ला रही है, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, उसी बेखुदी में कहीं को न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़प पा रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कतुनको दलता अखलू यो वड़ू के शान ब्रेक और स्तासो पर खिदमत के बख़ैर रमज़ान बख़ैर रमज़ान
بخیر رمضان بخیر رمضان. वेलकम बैक. हम पश्तोवन په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو. جی ګرانو کتونکو یو ځل بیا هرکلی وایو او موږ سره یو زموږ یو نوی مېلمه راغلی دی په سیټ باندې موجود دی او ماشاءالله ګوډ لوکینګ خو تاسو ته پته د پښتانه وي او بیا چې when it comes to افریدي so definitely something very multi-dimensional multi-talented. موږ سره دی جی خان سعید خان افریدي صاحب. السلام علیکم سر. څنګه دی سر؟ خیر جی. روزم څنګه تیری؟ او سر ګرانو کتونکو د دوی په باره کې زه دا یم چې دوی تھای باکسینګ چمپیون دي. ماشاءالله. نو سر دا باکسینګ خو موږ اورېدلی و دا تھای باکسینګ څه تای باکسینګ دا اسې موی تھای هم ورته وایي، تای باکسینګ هم ورته وایي اور اسې موږ دلته کیک باکسینګ ورته وایي چې کوم کې کیک پنچ دا استعمالیږي خو اصل کې دا تای باکسینګ یا موی تھای دی. دا په تایلینډ کې هغوی والا نیشنل گیم دی او ډېر خطرناک گیم دی. دا خلک دا فری سټایل فری سټایل ډېر خطرناک گیم دی. نو دومره وته چې دی کې موږ کله پروفیشنل فایټ کوو نو موږ ډیث سرټیفیکیټ ساین کوو دی باندې. او اوس ما ریسنټلی فایټ شوی او په هغه کې خیر نشانونه خو ښه شو خو دلته کې اوس هم د نشان وکتی شي تقریبا 18 سټیجز راغلی. څه انسینټیو دی چې خدای مطلب انسان د ژوند نه دغه شي پکې مطلب ډبلیو ډبلیو به مونږ کتل نو هغه مونږ به چې وډکوالو کې کتل مونږ وایي یار دا څومره ډیل دی هغه اوس ورته مونږ ته پته ولګېده اټس ټوټلی فیک اټس آل لایک سکرپټډ که نه. نو گیم پکار دی خو سر دومره خطرناک گیم بس دا څنګه ایم ایم ای دی ایم 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 دی خدا د هغې نه هم خطرناک دی. کله تاسو سرچ کړئ یوټیوب باندې موی تای یا تای باکسینګ نو تاسو ته اندازه وشي څنګه گیم دی. څه پیشن و د دې دا داسې و چې 2000 زه پهله کراچۍ کې وم ما پیدایش مې کراچۍ دی 2019 اسلام آباد ته شفټ شوم. هلته کې چې 2010 کې چېرته دا گیم په نوم راغلی و چې دلته کې دا گیم کېږي. زه تقریبا اووه کالو نه زه دا کراټې گیم به مې کولی کراټې به مې کولی نو زه خپل فیلډ کې ډېر ښه وم. ماسټرانو ته داسې گیم راغلی د هغه سین گیم لکه پروویژنل گیم د هغې کې دا ایونټ راغلی او تم پکې لاړ شه ما یې صحیح ده. نو ما خپل ویټ کې څومره لکان ټول ما لکه نوک آوټ کړو خپل پهله راؤنډ باندې. نو بیا ما ته هغه وي چې یار ته داسې وکړه چې ته دې ته که په صحیح زده کول غواړې نو تایلینډ به ته ځئ. بیا زه 2010 کې فرسټ ټایم لاړو وړو کې هم خو تایلینډ ته لاړلم. نو هلته کې بیا ما دا ریګولر هلته کې بیا تقریبا 15 سال نه زه هلته کې یم ځم او راځم. هلته کې بیا هلته نه مونږ چاینا ته لاړ شو دوبۍ ته داسې بیا نور ایونټ مو هلته کې کوو. ماشاءالله جی. دا چې کوم دي د دې په باره کې مونږ ته ووایې که نه دا چې دا کوم د ډبلیو ایم او ورلډ ارګنایزیشن دا په پوره ایشیا کې چند هلکانو سره دی. ماشاءالله. نو دا چند هلکان دي چې ایشیا کې دا چند هلکان دي چې دا ټایټل دی ورسره BFC هغه BFC دا ډبلیو ایم او دا پوره دنیا کې د فایټونه کېږي د بیلټ والا اور زه فرسټ پاکستان یم چې دا ما سره دی اور فرسټ پاکستان یار هیډس آف جی هیډس آف. دا خو ډېر غټ انکریمنټ دی په پوره پاکستان کې. اور جی بالکل جی افریدي خو تاسو ته پته ده جی که هغه چې کله when it comes to sports نو د دوی میچ نشته دی نو سره ډېره ښه خبره ده ماشاءالله او مونږ خو ډېر امپریس شو. تاسو لایک بچپن نه څه پلانینګ نه و چې زه به لایک غټ شم دا به جوړېږم بس دا خو ما هغه وه چې زه انشاءالله څه داسې کوم چې لکه یونیک ټایپ هغه الحمدلله الله پاک را راکړو. نو دا چې هلته کې تایلینډ کې زموږ هلته کې لایو چینل باندې موږ هلته څومره چینل دنیا کې هغې کې موږ فایټونه راځي لایو او زه فرسټ پاکستان یم. هلته کې موږ ساین بورډونه زما فایټونه ول لګېدلي TRT ترکی چینل هغه ما نه ډاکومنټري هم جوړه کړې ده هلته کې تایلینډ کې. نو ډېر اعزازات دي را سره الحمدلله. بس دا چې اوس WBC ورلډ موی تای ارګنایزیشن چې کوم بل بیلټ دی هغې ته مې کوالیفاینګ راؤنډونه کمپلیټ شو انشاءالله جون کې د هغې تیاري ده. ماشاءالله جی. او دا د څومره هم چې تاسو دا خپل اچیومنټس کړي دي دا په خپل بیهاف کړي دي که خپل بیا سپورټ خو به نه صوبایي لیول باندې یا حکومتي لیول؟ نه صوبایي حکومتي خو داسې خاص نه و. شروع کې خو مې خپله ډېر افیټ کړی ډېر زیات. هغې د بعد د کمپنیز مونږ ته لکه سپانسر ملوي کمپني طرف نه نو بیا کمپني سره بیا هغې لیول ګوري چې غټ لیول ته ورسېد بیا لکه غټ سکرین باندې نیگیټیو خبره کول نه دي پکار خو بهرحال ما به خیال چې دومره ټیلنټ وي او د هغې ته څه اکنالجمنټ نه ملویږي نو د سړي زړه مات شي که نه. اوس لکه ګوره جي جانشیر خان جهانګیر خان زموږ یو آیکونز دي سر هغوی برټش اوپن اووه ځله اته ځله ګټلي دي. دا بچورې څوک سوچ کوي او افسوس چې د هغوی څه داسې اوس داسې انفراسټرکچر نشته د هغوی څه داسې
فالوور دغه نشته خو بهرحال دا بیا یو بل ټاپک دی. بهرحال سر تاسو مونږ سره یې، مونږ به تاسو سره نور هم ګپ شپ لګو او زه به وایم خپل ټیم ته چې د دوی چې کوم فوټیج دی هغه کاینډلي لږ زمونږ بیا ویورس ته وښایي چې د دوی په باره کې هغوی ته لږ پته ولګي. نو ډاکټر صاحب څنګه یو طرف د صحت خبره ده او بل طرف ته د جبور چیمپیونز هغه خبره ده. تاسو مطلب دا دی انسان روغوي او دوی خپل ځان په خپله ماتوي. نه دي دیو چې کوم کوي دا هم یو هیلدي اکټیویټیز دي. دا څنګه البته دا ډیټ سرټیفیکیټ ساين کول دا خو تاسو اوریدلی وس ریسنټلی مونږه چې د مو کوم هیروز دې لپاره ډېر غټ زړه پکار پاکستان ایر فورس والا چې هغه ته مونږ سلوټ کو کم زموږ انډیا سره لانجه وا نو هغه دا ډیټ سرټیفیکیټ ساين کړو نو خو د ملک د پاره یو دا او آی هوپ چې دیو هم خپل سیفټي فرست ساتل پکار ریپ ته یو دغه سپورټیو ایلیمنټ ډېر زیات دي کنه. نو زما خو دا دغه دی او دیو ته زه دا بلکې سجیشن ایډوایس بینګ ا ډاکټر پبلک هیلث سپیشلیست زه ورکوم چې سیلف سیفټي چې دا کنه دا فرست ایون په یو ځای کې چېرته اور ولګي یا داسې یو ډیزاسټر ټیک دا مطلب مونږه یا میډیکل ټیم چې نو هغې کې زمونږ اولنۍ خبره دی چې سیلف پروټیکشن از فرست چې خپله بچې نو نور به بچي. دا دغه خبره ده چې دا به اوس مونږ چې کوم دی نو یو اویرنس پیدا کوو. زمونږ دا یو ډیوټي ده او زمونږ انفراسټرکچر څه داسې دی نه چې مونږ به دا همیشه تمه لرو چې ګورنمنټ دې دا کار وکړي په صوبایي لیول باندې دا وکړي. خپل ډومین کې که نه هر سړی خپل یو انفوټ ورکولی شي. دوی به خپل کوي مونږ به خپل کوي. کمیونټي هم چې داسې جوړېږي بلډ اپ کېږي که مونږ یو پراپر یو ویګورس یو خوشحال کمیونټي جوړول غواړو نو هر کس به خپل اکټیو پارټیسیپیشن کوي. ډېره ښه خبره ده. سر تاسو هغه وخت خبره وکړه د نیوټریشن په حواله او د اویرنس په حواله. سر تاسو ته داسې نه لګي چې اوس چې کوم دور دی او ډایبټیز دي بلډ پریشرز دي او هر قسم بیماریانې دي نو هغه زاړه وختونه زمونږ خو نو د مشرانو هغه خوراک سټایل هغه د لایف سټایل ارلی پاسېدل ارلی ټو بیډ او بیا ماښام ټایم مونږ ښه یاد چې مونږ وړو نو ماښام مانځه نه پس به چې رالو مونږ به د ماسخوتن روټۍ وخوړه او نو هغه سیسټم ښه نه وي. که تاسو وګورئ که نه تقریبا داسې 30 years بفور نو نه چاته شوګر و او نه چاته چې کوم دی کولسټرول و او نه چاته هارټ اټیک و. د هغې مین وجه هم دا ده چې سیډنټري لایف سټایل دی زمونږ. مطلب که زمونږ فیمیل وګورئ په کورونو کې ناستې دي او که زمونږ ماشومان وګورئ نو مطلب هغه گیمونه شوله دي چې څنګه اوس لګیا دي سپورټس کې لګیا دي هیلدي سپورټس کې لګیا دي نو مطلب دې ته سلوټ پکار دی ځکه ریسک هم دی خو دا دی چې فزیکلی چې اکټیو وي نو هله به چې کوم دی څه وکړي نو نیوټریشن خوراک سره هغه یو مشقت به مو بالکل مطلب کم از کم مونږ کوم انرژي خوراک والو کم از کم هغه کیلوریز له مونږ هغه اصل پکار دي چې هغه مونږ بیا ډایجسټ هم کړو. که نه زه دلته به دې کرسۍ باندې ناست یم او زه چې کوم دی سهار او ماښام او غرمه چې کوم دی 2 روټۍ خورم او هغه هم سپینو وړو والا دغه والا نه سره وړه نه نو هغه سپین وړه خو چې کوم دی الریډي د معدې کینسر دی د هغې نه مختلف قسم انګریډینټس چې کوم دی ویټامین A شو B شو دا ټول ترې لرې کړي بیا مونږ چې کوم دی خالي سر بالکل صحیح خبره ده. اصل کې که نه مونږ د انګریزانو نه ډېر متاثره یو د هغوی لایف سټایل نه. هغوی هر څه چې کوم دی هغوی خو یو شی انوینټ کو هغوی د دې ځینه لاړل خو هغه خپل هغه دغه روایت یې پرېښود او مونږ په دې خبرو کې که نه ډېر فخر ګڼو چې یار مونږ دی دا لایف سټایل دی. اوس ټوتپیسټ یو قسم که نه چې سهار راپاسې او لورن سلفیټ یو کیمیکل دی چې هغې کې وي او هغه چې تاسو په ناره ګېډه په خوله کې اچوئ نو هغه بیسیکلي د کینسر موجود دی. جی بالکل. نو پخوا زمانو کې به چې مونږ به دا دنداسې به مو کولې مسواک به مو کول دا خو د پیغمبر علیه السلام سنت هم دی نو دا دې کې دومره شفا ده او خلکو ته چې کوم دی د دې پته نشته ده. مسواک شو فار ایگزامپل او دې نه علاوه چې کوم دی مطلب مونږ دا کم هیلدي شوه یا بیکینګ سوډا شوله دا چې مکس کې دې سره هم چې کله صفایي وغیره کې نو د ټوتپیسټ نه هیلدي هغه دي ځکه څومره چې دا کم مالګه او شړشمو تیل پخوانی هغه هغه مکس کا کورکمان ټایپ بالکل هیلدي ما دي دا خو دومره زبردست شی دی. جی دا ما ته اوس پورې نه وتا ټیک ده داسې چې دې ته کارسینوجنز وایي که نه دا مختلف زمونږ تاسو ته پته چې پاکستان مونږ اصل کې اوسېږو دلته نو اګزامپل په کار د مونږ ورکو د پاکستان او دا یو خبره زه تاسو ته په دې وایم زمونږ دا میډیکل پروفیشنلز چې د دوی دپاره هم زمونږ چې که ریسرچ یې که نه
مونږ اگزامپل ورکو د انډیا یا امریکا. په امریکا کې فلا دومره خلک دی. یار مونږ اوسېږو پاکستان کې، په کار ده چې مونږ ریسرچ پاکستان بیسډ دي. مونږ د پاکستان باسو ځکه زمونږ نیکسټ فیوچر جنریشن روان دی دلته. نو تاسو چې کوم څیزونه یاد کړو دی کې ټول کارسینوجینز دي. کارسینوجین هغه څیز ته وایي چې کینسر کاز کوي، او د کینسر ریشو پاکستان کې تاسو وګورئ هر پنځم شپږم کس په کینسر کې مبتلا دی. دومره های روان دی. څنګه چې ډایبیټیز زیات دی داسې کینسر هم زیات شوی دی. هر تاسو ته دا نه ښکاري چې دا کووډ هم پوره یو سکیم و د دې دا ویکسینیشن ونه داسې دا سکیم ورته نه شو ځکه ویلی. چې پوسټ کووډ دومره سډن ډیتس کېږي سر دا چېرې پیله نه و نه او موسټلی هغه خلک چې چا ویکسینیشن کړی نه جی، اصل کې دا ده که نه جی، دا یو هایپ ضرور کریټ شوی و، خو زیاتر کم ډیتس چې شوي دي هغه د کووډ د وجې نه دي شوي. هغه کم کوماربیډیټیز چې دي، بالفرض یو هارټ والا پیشنټ و، هغه ته دومره ریسټریکشن میلاو شو، دومره هغه سایکولوژیکلی منټلی سټریس کې شو، هته هارټ اټیک وشو، مړ شو. نن سبا یو بل وایرس هم راغلی دی. یو کنټینیو اټلی کې ټول نه زیات اموات شو چې کله هغه ریش ورووته هغه د کووډ د وجې نه نه وشوي. تاسو وایئ ټول څه؟ یس نن سبا بل څه وایرس هم راغلی دی، هغه هم وایي کرونا سمټمز دي او نیپا وایرس آی ګیس. نیپا وایرس ګوره دې کې مختلف نومونه ورته بیا کېږدي، خو مین څیز یو دی، وایرس دی. په دې کې څه کېږي؟ دې کې میوټیشنز کېږي. وایرس خپل کم دغه چې دی هغه میوټیشن په دې کې رواني چینج کېږي، خپل کم کوټینګ چې که نه هغه چینج کېږي. لکه پخوا په زمانه کې دلته بیا زموږ د پبلک هیلث یو اهمیت دی د ویکسینیشن. لکه فلو ویکسین مونږ لګو، انفلوئنزا تاسو وکتلي اول چې په دنیا کې انفلوئنزا راغلی دا یو خطرناک وبا وه، په دې کې په زرګونو په لکاو خلک مړه شو. بیا ورو دا اوس تاسو وګورئ که نه، تاسو وختي دا خپل په دغه کې شروعات کې ابحث وکړو چې یار چاته کامن کولډ وشي، فلو وشي، نو 7 days کې هسې مخه کېږي. او هغه بالکل چې کومه دا نزله ده دا ډېر خطرناک څیز دی. سیکریشنز دي، دا د یو ټاکسنز دي که نه، دا ډیټاکس کېدل پکار دي، بالکل دا ودرول نه دي پکار. تاسو خبره صحیح ده. نو زه په دې باندې خبره دا کومه چې دا ډېر یو خطرناک بیماري و اول، اوس مونږ ته عام بیماري لګي. مطلب دا وایرل انفیکشن دی. دویم تاسو چې کوم وایي چې سیکریشنز راځي، دا میوکس کم مونږه ډے ټو ډے لایف اکټیویټیز کوو، ګرځو، دا ډسټ راشي، یو سیز بل سیز که نه، دلته زموږ ساینسیز، نو دا فلویډ وتل ښه خبره ده چې دا صفا شي. او د دې مونږ څه وایو ټریټمنټ. اوس که پبلک هیلث حوالې سره تپوس وکړئ، فرش فروټس زیات استعمال پکار دی، ویټامین سی ریچ فروټس چې هغې کې ستاسو امیونټي سټرانګ شي. ټیک ده. او دویم دا دی چې په مخه نیزل اریګیشن کوه، مطلب چې سپیږمې صفا ساته. بالکل صحیح خبره. ټول چې کم ډسټ دی. ډېرې ښې خبرې روانې دي. ډاکټر صاحب دی موږ سره او خان سعید افریدي صاحب دی، او دا خبرې چې کوم دي دا روانې دا نه دي. او موږ به ګورو چې افراسیاب خان صاحب څنګه جی ستاسو دا پاپ کورن چکن تر کومه ورځي؟ سر زمونږ پاپ کورن چکن بس آلموسٹ ریډي دی جی، او دا بس within 5 minutes مونږ ډش آؤٹ کوو، او کنه بیا به انشاءالله ځکه چې ورو ټایم چې څنګه دغه کېږي نو جی جی دا بیا کوئی بو سره هم چې کوم دی نو بیا لږه کیسه خرابېږي. جی جی بالکل. او دا ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړه دا کارسینوجینک په باره کې یا د فوډ په حواله سره نو زمونږ هم یو حده پورې دې شي سره ریلیټډ یو، سر به دې شیز نه اګري کوي. موسټلی کلاینټ یا کسټمر راځي هغې د کینسر پیشنټ وي یا داسې دغه، نو هغې ته مونږ الکلاین فوډ ورکوو، څنګه چې سر وویل چې فایبر یا دې شیزونو مقدار پکې زیات وي. نو ډېره ښه ده جي، زبردست جي. اسپیشلی به زه دا خبره وکړم زمونږ بهر چې کوم دی دا سموسې او پکوړې چې پخېږي او د سهار نه یې ورته 2-3 ورځو نه یې ورته تیل ور اچولي جی او هغه تیلو کې چې کوم دی هغه پخېږي. بالکل صحیح خبره ده جی ډاکټر صاحب. او بس جی خبره دا ده که نه چې بس چې څومره هم په دې باندې مونږ بحث کوو، ټایم خو ډېر زیات پکار دی، خو په دې به مونږ تاسو سره نور هم خبرې کوو. جی خان سعید صاحب څنګه څه داسې څه یادګاري لمحه، یادګاري خو به نه وي، خوفناک لمحه به وي ستاسو په دې ګیم؟ Also تاسو یو د انډین سره متکرر ډېر یو سره دلته خو بیا جوش جذبه داسې ملټیپلای بای ان 2000 دغه یو خبره دا ته کوم چې لکه مونږ چې ما ته ډېر سرټیفیکټ ساین کوو، دا هغه سټیج والا نه وي، لکه دې کې 3-4 سټیجونه دي. آخري سټیج چې کوم ته هغه لیول ته لاړ شي بیا تا باندې هغه گیم کوي، په دې تا دومره ایکسپیرینس وي چې تا هغه ته راتلی نه شي چې تا باندې څه خدا نخواسته داسې هغه وشي که نه اټیک یې. اور انډیا والے سره تاسو خبره 2019 کې چې کله دا جهازونه ابھینندن دا کیس شوی
اما پاکستان طرف نه ما زه لاړم هېڅ کوم نو مطلب ایر سپیس بند شوی و زه هلته کې ټریننګ کولو ټیم راتلو خو رانغللو بیا گیم شروع شو پاکستان ورسز انډیا پهله فایټ د پورا ایونټ والا ورلډ چمپینشپ و هغې کې ما انډیا چې 90 سیکنډ کې ناک آوټ کړی و نو هغه ډېر هایپ کریټ شوی و پورا هلته کې نیوز باندې ډېر چلیدلي وو ډایزرنس کې اوس ریسنټلی ما انډیا سره فایټ و د اوس د چې کوم حالات خراب شوي هم دغه شی ما فاینل سبا میچ و هغه نن چې دی که نه بایکاټ وکړو انکار یې هغه بایک نو بس دغه هغه را سره شوي ډېر داسې کې تاسو خو زبردست تاسو خو په خپل محل باندې جنګ ګټلی دی جی دا د ټیکنیکس وي سر لږ سټارټ لږ دې کې هم خو ډیفینیټلی یو مایند سیټ به وي که نه دې کې دا یو خو دې کې دا چې سپیډ پاور دواړه زیات دي اور ټیکنیک لږ شان دی ماینر غلطي هم چې دی که نه تا خرابوي شي ډېر زیات نو دا چې دې کې ما ته 3 سټیج دي شروع کې چې دا امیچر لیول به پرو ایم به پروفیشنل ته ځي نو پروفیشنل لیول ته چې انسان رسي هغه ډېر څه کړي نو هغه د بعد هلته رسي نو دا چې دې کې ټیکنیک هم ډېر زیات دی او هغه ټیکنیک چې کوم هلته کې موږ مطلب هغه کوچز دي هغه چې کوم هغې پهله ډېر غټ لیول باندې کې موږ کړي موږ هغه نه ټیکنیک اخلو هغې موږ سره موجوده وي نو موږ ته هر چې لکه فایټر وګوري هغې حساب سره موږ ته به هغه وایي چې دې سره اوس دغه گیم دا اوس دا ټیکنیک پې هغه کا استعمال کړه دا ټیکنیک استعمال نو هغې حساب سره موږ تاسو په خپله څوک آیډیالایز کوئ په باکسینګ کې لکه محمد علي کلی صاحب یو د دور ها بالکل محمد علي خو باکسینګ خو لیجنډ خو ډېر یو ارګینک گیم و که نه هغه وخت کې ډېر پیور فایټینګ و بالکل اوس دی یو دا تایلنډ والا روټانګ نوم دی روټانګ ډېر فیمس دی ډېر ښه فایټر دی ډېر زیات ښه پهله هغه بودیست اوس مسلمان شوی دی نو هغه د وجه نه ډېر خلک ډېر فایټران دغلي هغه ته راغلو مونږ یو دا نه چې لکه دا هغه میجم ځي که نه مونږ نه چې لکه خو زه ما والا چې کله TRT ډاکومنټري جوړوله هغې ته پته و چې په ایشیا کې دغه ټایټل چا سره شته نه بیا زه سلیکټ کړم ډاکومنټري دپاره نو زه ما روټین یې وښلو چې څه سهار به مونځ کوې بیا مونږ دا پورا سیسټم وښیو نو ایز ا مسلم فایټر زه په هغې کې شو کړی یم په ډاکومنټري کې جی بالکل جی ډېر انټرسټینګ ټاپکس روان دي جی او زما په خپل هم چې کوم دی نو دا یو ډېر فیورټ سبجیکټ دي نو دا خبرې روانې دي زمونږ دا درانه مېلمانه مونږ سره دي خو تاسو به هم هېڅ چېرته نه دی مونږ دلته اخلو یو وړوکی شان بیک او بیا راځو ستاسو په خدمت کې Stay tuned. بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو جی مینوالو او زمونږ مېلمانه مونږ سره دي ډاکټر صاحبان مونږ سره دي خان افریدي خان سعید افریدي صاحب مونږ سره دی او د دوی نه به مونږ چې کوم دی نو مزید خبرې دوی سره کوو خو ټولو کې وړاندې مومنه لږ کچن طرف ته ګورو چې افراسیاب خان صاحب د څه تیاری کوي نیو ډش څه پخای خو څه پخای افراسیاب صاحب جی سر او نن به موږ جوړو سپیګیټي بولونیز سپاګیټي بولونیز جی جی دا به انګلیسي ایټالین ډش دی دا خو نیو نیم ما واورېده نه انشاءالله نور هم داسې نوي نوي شیزونه موږ د پوره میاشت کې ټرای کوو خپلو کتونکو ته نو دا پاستا پخوئ تاسو جی جی دا بیسیکلی سپیگیٹی پاستا بھی دیکھی ها بیک پارلر والا بیک پارلر از اے ٹرو پاستا ایکسپرٹ بیک پارلر سب جی. بھی کھاتے ہیں نو دیکھی به اوس مونږ پریپریشن کوو اول به پاستا بویل کوو یا د دې کم ساس دی چکن کې هغه به ریډي کوو بیا به انشاءالله او سپانسر څوک دی جی مونږ سره سپانسر آئل یو بل دی ډالډا جہاں مامتا واه وहाँ ډالډا وहाँ ډالډا جی جی نو په ډالډا کې به تاسو دا جوړوئ جی جی سر ډالډا صحیح کې دی. به د مونږ ساس جوړو بس څه وایو بس څنګه چې وخت تېرېږي بس زمونږ هغه د صبر پیمانه چې کومه ده هغه لپریز کېږي او دا کچن انټیریئر چې څومره هم دی دا شیزي کچن ان انټیریئر طرف نه دی ډېر ښکلی سیټ اپ لګولی دی جی جی بالکل دا څومره اپلایسنس دي او دا اکوپمنټ دي چې دي مونږ سره اوون شو مایکروویو شو دا انټیریئر سونه دي دا مونږ سره شیزي چکن او شیزي کچن مونږ سره سپانسر کړی دي دا جی بالکل بس مونږ پته مې تاسو خپل کوزین ته آئے انشاءالله به دغه کوو جی ډاکټر صاحب سپاګیټي بولونیز او کله د سوکړک او ساګ او لاوړ ماسته شوملې سر څومره غټ کنټراست دی دا خو ډېر زبردست تاسو هم د زیحات یې که نه د سوات یې او یا څنګه د سوات خو بیا سره خپل یو
هغه خو جی بالکل د سوات یا څومره هم زمونږ چې دا کلیوال زندگی یا خو ډېر هغه پیور او ټریډیشنل هغه خلک چې پیور دي سر اوس هم په هغوی کې هغه مینه محبت ډېره خالصه ده او بالکل دې کې هیڅ شک نشته. تاسو خبره صحیح ده. اصل کې دا څومره چې مونږ شهر طرف ته ځو نو دومره هغه بناوټي څیزونه زیاتېږي. تاسو به کتلي لکه مونږ خپله یا تاسو وګورئ د ډېر وخت نه مونږ دلته پراته یو اسلام آباد ښار کې یا ایون څوک کراچۍ کې اوسېږي نو تاسو که کلی وګوره هغه پیورټي لیول څومره یو بیا په شهر کې څومره وي. خو انیوی بیا هم راځو کمیونټي اگر چې مونږ بیلډ کوو نو هر چا د خپل پازیټیو رول ادا کول پکار وي. بالکل صحیح خبره ده. جی ډاکټر صاحب څنګه ډاکټر صاحب چې کومه خبره وکړه دې سره خو زه اګري نه کوم. او دا هی وجه دا ده چې سوات کې هم چې کوم دی دغه خوراک میلاویږي او اسلام آباد کې هم میلاویږي. ساګ دلته هم شته او هلته هم شته. او سر جی دلته به تاسو ته تازه میلاو شي دلته به د لږ ټراولینګ کېږي دغه به کېږي او زه به تاسو سره یو اګزامپل درکړم. زه خپله باندې چې کوم د ایکسرسایز او کومه نو دا ایبز او سکس پیکس دي ته پته ده مونږ سره الریډي سپورټسمین ناست دی. د دې دپاره چې کوم دی دې ته پته ده چې مطلب پروټینیشیس ډایټ دی په هغې کې نیچرل فوډ دی ټول. په هغې کې غوښه شوله په هغې کې انډه شوله په انډه کې چې کوم دی نو سپیسیفک دی چې کوم دی کوم کاربو فیټ چې کوم دغه کوي ابزارب کوي نو هغه ایګز وایټ دی. نو که مونږ سپیسیفکلی په دې باندې فوکس وکړو که نه چې دیهات او یا ښار نو تقریبا دې ته تاسو هم اسلام آباد کې پاتې کې تاسو ایکټیویټي فزیکل ایکټیویټي ته وګوره سهار راپاسې رننګ کوئ 10 کیلومیټرز بیا د دې نه علاوه خپل ستاسو سپیسیفک ډایټ وي که هغه ډایټ تاسو جنک فوډ ته واړوئ چپس ته واړوئ برګر ته واړوئ سموسو ته واړوئ پکوړو ته واړوئ نو بس پھر خبره کېږي د ډایټ او د نیوټریشن نو موږ به خان سعید صاحب نه دا تپوس کوو چې کله تاسو کمپټیشن ته نږدې یې هسې جنرلی ستاسو څه خوراک وي او چې بیا کله کمپټیشن وي هغې کې څه خوراک وي ستاسو ډایټ پلان څه وي او د ورک آؤټ څه پلان وي. مونږ چې کله نارمل روټین کې نارمل مطلب چې کوم هیوی ناشته کوو مونږ خپل عام ډایټ ټوټل مغه ډایټ وي اور غرمه والا سکپ کو یا الگ شان دے ناشتہ کې تاسو څه خورئ؟ ناشته کې بوائلډ ایگ شولو وائٹ اور شاد شولو پینٹ بٹر شو براؤن بریڈ وسره کله استعمال کو دا دلیا شولو کشمش وسره استعمال دا سے ډرای فروټ پکې استعمال دا حساب کاوا گرین ټی اور اسے مخام روټی چې دا مونږ زر خورو مخام تقریبا مخام نازه بعد مونږ دا هر څه روټین کلیر کو نو هغه کې به مونږ فش وی یا چکن چیسٹ پیس وی عام هغه یا بوائلډ یا چکن یا ډرای هغه خورونګه. نور تاسو لکه جنک فوډ وغیرہ یا کولډ ډرینک سافټ ډرینک وغیرہ بالکل او شوګر هم نه یوز کوئ؟ نه شوګر هم نه یوز کوو. شوګر به ګوړ وغیرہ هغه لږ شان هغه کو هغه نه نور دغه شوګر نه استعمال. او چې کله بیا تاسو کمپټیشن وي کمپټیشن هغه به مونږ نیوټریشن سره وي هغه کې به هغه خوراکونه چې ما دلته کې هغه سبزیانې ما کتلیم نه دي هلته کې بهر نه سټورونو کې او یو سبزي ما وکتله هغه کلي کې سپایروګس چې کوم دا ډنډې شان دي بالکل هغه ما ته یو نیوټریشن هغه راته ولیکلو چې دا ورته ډایټ کې شاملېږي. زه لاړم هلته نیوزیلینډ ولې سټور هغه کې تقریبا داسې شپه 12 ډنډې دغه شان پیکینګ کې هغه پاکستاني ما د 2500 قیمت ملاو شو و عدل دغه مککلی کې چې ما خلکو د خلاصې په پټو کې دومره ډېرې ما اور دا اوس هغه کلي خبرې ته راو ادوین دا ته بروکلی چې کومه ده بروکلی دا کم ډینر ټایم دی هغه ارلی ټایم کې کوي ارلی ټیک دی دا ولې تاسو ته پته دا چې موږ شپه چې دا کړه موږ خپل خوب حساب سره لکه موږ هغه خورو روټۍ وخورو هغې د بعد موږ به ډایرکټ لکه نور اکټیویټي نه بس هغې د بعد د شو بیا ګوره زمونږ یو بیډ هیبټ څه جوړ شوی دی د شهر زندگی چې مونږ د شپې روټۍ 11-12 بجې او 1 بجو او بیا هغې پسې بس ویلی شي نو کم اوبیسیټي شوه یا کم نور انهیلدي هیبټس دي دغې کې دا راځي شپې بیا ویښي سهار ټوله ورځ ودی نو دا یو داسې دی چې یو پور هیبټ دی. بالکل صحیح خبره ده. اور مونږ دې سره به دای چې کله مونږ فایټ وي اوس زما فایټ په 60 kg کې او زما خپل ویټ چې هغه 68 یا 70 نو مونږ چې 8-10 کیلو وزن چې هغه مونږ به 2-3 ورځو کې هغه کماو هغې ته وایي واټر ویټ. همغه چې کم جسم کې اوبه همغه واټر ویټ کټ کوو خلکو یې که نه تاسو ما 10 kg کم کړو 5 kg کم کړو هغه خالي ته جسم نه اوبه وباسي دا نه چې ته څلور ورځو کې تاسو فلویډ انټیک نه کوئ دومره نه کوو خو موږ اوبه دومره څښو به کېږي هم لکه
هغه ډایټ لپاره ته ارواز صاحب هغه تاسو ته ما خبر وکړه ډرای فاسټینګ ورته وایي څنګه زموږ د عام روټین والا یو فاسټینګ دی او ډرای فاسټینګ دی تاسو چې کوم ووایي که نه ها بالکل دې ته ویلی شي ډرای فاسټینګ په دې کې چې کوم دی د اوبو انټیک تقریبا آلموسټ 0 وي نو په دې کې باډي چې کومه ده هغه شریټ کېږي د هغې په خو بیا ډیهایډریشن کېږي او کرامپس کو ډېر خطره ها بالکل ډېر خطره هغې ته چې کوم دی لکه دې چې څنګه نیوټریشن خبرو وکړه میګنیشیم شو دا څیزونه چې کوم دی دا دې ورسره روټین سره یا میګنیشیم د موږ فش آیل شو د موږ چې کوم ټیبلټ په شکل کې راځي به موږ دا میډیسن او چې کوم دی دا ایکسټرا وی پروټین وغیرہ خوري تاسو نه هغه موږ نیچرل باندې هغه کو د پروټین ځکه خای که نه خای والا چې کوم دی دا وی بیسک یو ډېر ارګانیک طریقه ارګانیک سر ولیکم مونږ امریکن وغیرہ دا وی پروټین باندې زموږ ماشومان هم لګولي دي نه تھنک د دې ډېر زیات نقصانات زیات تاسو والا خبره چې پاوډر کې بس طاقت وي کډنی باندې ډیر زیات افیکټ کوي ځکه زموږ کډنی چې دا هغه فلټریشن کوي څنګه د اوبو یو فلټریشن پلانټ دی دلته لګېدلي کم اوبه فلټر کوي نو هغې ته موږ څه کوو چې په منځ کې فلټر چې هغه بیا اسیس کوو چینج کوو اګین پکې نښتي نو زموږ کډنی فلټریشن کوي که فرض که دومره هیوي ویټ پروټین لاړ شي نو کډنی کې هغه کم واړه سمال ویسلز یا فلټریشن دي هغه پراپر به نه کېږي مونږ چې څه هم خو دی کې چې کم زهریله څیزونه وي هغه کډنی په ذریعه الله پاک دا قدرتي یو مشین فلټریشن پلانټ لګول دی بیا ایکسکریټ کېږي د یورین په شکل سر بیا دې کې ګوره الله تعالی چې کوم یو نظام جوړ کړی د هغې هر څه یو وجه ده لکه اوس مونږ دغه د انفلوئنزا خبره وکړه چې یو باډي خپل یو ډیټاکس کوي که نه هغه ډېر ضروري ده د هغې یو اخراج پکار دی هغه مونږ د چې کوم دی نو په خپله په دوایانو درو هغه وختي خو تاسو ته آرام راشي خو بیا لیټر چې کوم دی نو ډېر نقصان وي او ما ته اوس بریک کې مونږ خبره کوله چې اسټاټکس هم تاسو ویل دی سر نن سبا د اسټاټک چې کوم دی د دې هم ډېر سر ډرابیکس دي که نه یاره چې داسې ده بالکل ستاسو خبره صحیح ده خو دا د مینوالو چې لکه د آرټیفیشل مونږ چې کوم د بوټاکس فیلرز وغیرہ او دغه لګو د خپل یو ښایسته د هر سیز پازیټیو او نیګیټیو افیکټس وي تاسو خو دا منئ دویم دا ده چې یو شی په خپل پرنسپلز کې په اصولو کې دننه په لیمټ کې وکړي نو هغې دومره مضر اثرات نه وي څنګه چې تاسو وایي اسټیټک چې دی دا اسټیټکس یو نیو ایمرجنګ فیلډ دی په پاکستان کې نو په دې کې اوس دا ده چې فرض کا مونږ په اسټیټکس کې داسې سیزونه فالو کړو لکه تاسو لکه اکثر خلک ایکسرسایز جیم کوي که نه دا باډي بلډینګ وغیرہ نو یو طرف ته دی افریدي به یې دا وویل چې مونږ نیچرل ډایټ اخلو هغې سره دی خپل گیم هم کوي بل یو کس دی هغه دا هیوي پروټینز اخلي نو هغه هلته کډني ډیمیج کوي باډي خو به جوړ شي فار ټایم بینګ خو کډني باندې غلط اثر راځي مطلب ایکسس کې نو هغه چې ایکسس اف ایوریثینګ از بیډ ټیک ده نو که دا مونږ په رولز اینډ پرنسپلز کې دا فالو کوو نو اسټیټکس چې دی دا یو بد شی نه دی دا ښه څیز دی په بهر کنټریز کې ډیولپ کنټریز کې دا ډېر مخکې نه و پاکستان کې دا اوس ډیولپینګ کېږي لکه زه به تاسو ته اگزامپل درکړم هایډرافیشل دی کوي هایډرافیشل مطلب څه دی هایډریشن اف دی فیس زمونږ بهر چې ګرځو په ماحول کې دا ګرد و غبار راځي زمونږ په فیس باندې لګي تاسو به یو ټرم اورېدلی چې هغه ارلی ایجنګ یا پری میچور ایجنګ ورته وایي یو کس ته د هغه عمر 20s کې دی 25-30s کې دی او هغه ښکاري د 40s 50s تاسو دا کتلي د پاکستان کې زیاتتر خلک داسي مطلب دا دی چې په ځوانۍ کې هغه بوډا ښکاري د عمر نه زیات ښکاري وجه هم دغه ده چې یو ډایټ دویم زمونږ چې کم ماحول کلایمیټ چینج دی دا امپیوریټیز دي ډسټ دي دا ټول راځي ګرد و غبار په مخ باندې لګي نو دا ما تاسو ته یو اگزامپل درکو چې څنګه هایډرافیشل د اسټیټکس کې خلک کوي یو ماینر پروسیجر دی هغه څه کوي چې فیس هایډریشن کوي ستا مختلف پروبز پکې الټراسونیک ریز یا هغې کې یا لایټ ریز یا پاس کوي چې کم زموږ باډي دپاره فایدهمند وي نو مونږ دا په پراپر نالج او په اصولو باندې دا انکریج کوو او په کار ده چې مونږ دا انکریج کوو نن سبا خو لایک ډیمپل سرجري او لپ فیلرز راغلي دي د ساید افیکټ نشته میډم تاسو پکې اوس ګوره اسټیټکس ته چې نور لاړئ ډیپ نو ساید افیکټس ما تاسو ته ویلي چې بالکل شته خو دا د هر چا خلک دا غواړي ګوره الله پاک انسان ډېر په احسن طریقې سره جوړ کړی دی نو ډاوټ خو موږ له پکار ده چې دې کیر وساتو خپل باډي خیال ساتو ټیک ده تاسو چې کوم وې دا پروسیجر لکه لپ فیلرز شو یا
دا که تاسو په دا یو نان پروفیشنل کس باندې انجیکشنز ولګوئ نو زموږ په دې لپس کې ویسلز دي بلډ ویسل کم چې وینه سپلای کوي نو که هغه بلاک شي کمپلیکیشنز راځي خو که تاسو په یو ایکسپرټ ایکسپیرینس کس باندې وکړئ نو هیڅ کمپلیکیشن نشته ټیک شو دغسې زموږ ګوره نارملي په اسټیټکس کې زیات تر مونږ د آرټیفیشل هایلورانیک اسید یوز کوو خلک چې وایي چې دا سکن بوسټر دی نو که هغه پراپر دا کالجن وغیرہ څه کوم جی نو که پراپر طریقې سره او پیور سیز تاسو یوز کوئ چې هایلورانیک اسید زموږ باډي کې قدرتي طور هم پیدا کیږي چې کله هیلدي هیبټس مونږ کوو ایکسرسایز پراپر سلیپ فروټس واټر انټیک زیات نو دا به ښه پیدا کیږي او که دا مونږ ان هیلدي هیبټس کوو د دې لیول به کمیږي نو پری کم ایجنګ چې دی که نه پری میچور ایجنګ هغې طرف ته به مونږ ځو زمونږ عمر به کمی او ایج به زیات لګي ټیک شو نو کم دا لپ فیلر شو یا دا نور سیزونه شو نو نو ډاوټ د دې کمپلیکیشن شته د هر پروسیجر شته خو که دا مونږ په یو پراپر ټرین کس باندې وکړو پروفیشنلز باندې وکړو او هغه د دې کمپلیکیشن خیال وساتي نو دا ښه خبره ده څنګه ډاکټر صاحب تاسو ډاکټر صاحب په دې خبره کې اختلاف بالکل زه سره اګری ما ډاکټر صاحب سره د هغې مین څنګه چې دی خبرو وکړه د ایجنګ والا نو په هغه کې موسټلی زیات تر چې کم دی نیوټریشنل ډیفیشنسي باقي دا دی چې کوم اسټیټک دغه وکړو دا خو آرټیفیشل دغه دی هر یو سړی و چې زه ښکلی ښکاره شم زما د ډیمپل جوړ شي زما د مطلب مختلف قسم دغه دی لکه اوس فیټس ډیزالو انجکشن یې میلاویږي یا وایټنینګ انجکشن یې شوی نو هغه موسټلی زیات تر لکه خپل هم پیدا کېږي زموږ باډي خپل هم جوړوي خو که مونږ دا آرټیفیشلی آوټ سایډ نه دغه وکړو نو زموږ سکن ته زموږ باډي ته چې کوم دی یو بوسټر میلاو شي او لکه خبره دا ده که نه چې دا خپل دغه دی یو نیچرل پروسس دی خو بیا ستاسو خبره راشي چې اوس هغه شنډایټ نه دی دغه نه دی نن سبا مونږ ګورو چې ډېر ینګ ایج کې چې کوم دی هیر فال شروع شي دا ویښته سپینېږي لکه واړه واړه ماشومان دي او ویښته یې سپین دي لکه ته خو بوډا شوې نو د دې په باره کې دا بالکل دا هم تاسو ډېر د زموږ ناظرینو دپاره یو ښه کوېسچن وکړو او زما په خیال باندې دا د هر دویم کس په مایند کې ده یو ویښته ولې سپینېږي او د هغې دپاره مختلف خلک کلیم کوي چې مونږ دا ټریټمنټ او ویښته غورځېږي هم ډېر زیات بالډنس ډېر زیات بالکل نو مونږ اول سر راځو دی وایټنګ کم ګرې کېږي ویښته چې لکه پری میچور دغه شي ګرې شي هغه په دې وجه کېږي چې زموږ باډي کې ویټامین B12 ډیفیشنسي راشي فولیک ایسډ راشي یا نور داسې نیوټرینټس چې بایوټین ټیک شو دا کم دي انټي اکسیډنټ او ویټامینز دي د دې کمې باډۍ کې راشي نو هغه کم زموږ ویښته څه شی دی بیسیکلی دا چې دا هم د پروټین نه جوړ کیراټین دی ټیک دی نو که فرض کا مونږ پراپر ډایټ نه اخلو بیلنس ډایټ چې څه ته وایي نو دا ټول به کېږي دویم ویښته غورځېدل ستاسو دویم سوال دی چې هغه هم دې سره تړلی شوی دی چې کله مونږ ته سټرس زیاتی یا پراپر بیلنس ډایټ تی نه وي او ویټامینز ډیفیشنسي لکه بیسیکلی په دې کې بایوټین راشي تاسو به نن سبا کاسمیټکس کې هم کتلي شیمپو باندې لیکلی وید بایوټین نو بایوټین پکې دی ایډ کړی دې دپاره چې دا ویښتان مضبوط شي نو بیا ټو د پوینټ به موږ اخر ته دې ته راځو چې بیلنس ډایټ پکار دی او واټر انټیک زیات پکار دی ګرین فرش ویجیټیبلز پکار دي او فروټس زیات استعمال پکار دي بالکل صحیح څنګه جی افریدي صاحب تاسو خو چاینیز سره ډېر وخت تېر کړی امین تھایز سره هغوی بیسیکلي ډېره خپل لکه ارګینک فوډ استعمالوي نو دا ولې هغوی خو ګوره لکه باډیلی هم دومره لکه شارټ سټیچر وي که نه د هغوی ډي ان اے څنګه لکه ډېر سټرانګ وي او لکه د هغوی ایج لیمټ هم زیات وي هغوی دا ده چې ما کتلي که نه هغوی زیاتر فش انډې اور دا ایگ هم هغه څه دی چکن دا زیات استعمالوي مطلب موږ په شان روټۍ هغوی پروټین زیات ګرمې استعمال ګرمې اوبه استعمالوي اور روټۍ هغې ما نه ده چې روټۍ هغه خوري نه دا بوایل رایس خوري زیاتر بوایل رایس نو شاید هغې دې وجه یي دې وجه نه هغې فرش ما کرم کتلي فرش ویجیټیبل فرش چیزونه هغه خوري دا هغه دی فش ډېر زیات خوري فش او فش زیات خوري بالکل فش او دا چیزونه نو هغې پروټین هم دا هغه لکه موږ په شان دا نه چې ټوله شپه ویښي یا ټوله شپه خوراکونه کوي ټایم باندې هغې وختي مونږ چې سهار رننګ د تلو نه هغې مارکیټونه کولاو خلکو بار راوتي وو ته مطلب چې دلته کې چې مونږ چې اذان د بعد مناظر د بعد هغې هر څه کولاوي او دلته کې هر څه بند پراته تاسو ورک آؤټ څه روټین دی ډېر هارډ ورک آؤټ سهار مونږ 10 سے 12 کیلومیټر رننګ وي دا روټین نان سټاپ نان سټاپ
और به دې بعد موږ تقریبا 40 to 1 hour skipping دا جنرال دغه ټریک باندې کوي کنه غرونو باندې یا څه دغه غرونو باندې هم کوو غرونو باندې هم زه خو هلته منال باندې هم رننګ کوم منال روډ چې دی دې باندې ټریک تھری نه هغه نه ټریک روډ باندې روډ باندې روډ باندې برابر دا نقصان دی نه جوائنټ لپاره نه جوائنټ لپاره هغه خپل طریقه ده یو خو موږ دې باندې وراشي چې موږ وایي کنه چې دا نیز بغه شي واپسې کې ته نشي راتلی بره خطی شي بره ته مسله نه ده واپسې کې چې راغی به پریشر راځي په نیز باندې ورته والا رننګ شوز پکار دي او زما هم اتفاق شوی دا ټریل 3 باندې کنه یو پیر دوستان را سره مونږ پیاده لاړو منال ته نو داسې یقین کوي چې هغه لار خو جوړه ده خو هغه دومره ان پیوډ ده کنه ګټې دي کاڼې دي او دومره دنیا پې ځي او ان بیلنس ده او تاسو والا خبره چې پتلو کې خو دومره پرابلم نه چې کله تاسو راپس راځئ کنه الله اکبر یو ځای داسې بیلنس نه دی خامخا به دغه وي نو هغه چې کوم دی هغه هم جوائنټ دپاره نقصان واپسې کې کلم منډه باندې نه راتلی نه تیز سپیډ باندې راتلی شي بالکل آرام سره به راځي چې داسې هغه یي که نه او نور هېڅ هغه نه تا شوز چې دی میټر کوي شوز هم پراپر رننګ والا شوز په دې کې به سر زه یو پبلک اویرنس لپاره میسیج هم کوټ کوم ستاسو اجازت سره دیو چې څنګه ووې چې تاسو په بره ځای رننګ کوئ ټیک ده واپسې کې به نه کوئ ځکه زموږ دا نی جاینټ چې دا یو کمپلیکس جاینټ دی دلته لیګامنټس دي څلور لیګامنټس دي میډیل کولیټرل انټیریئر کروشیټ لیګامنټ او دا لیګامنټس دي ټیک ده لیګامنټ مطلب دا جاینټ زموږ یو بل سره دواړو کې نیولي نو که فرض که موږ واپسې کې په چړۍ په کته رامنډو وهو په دې به پرشر راځي د دې ټران کېدو خطره ده دا کم لیګامنټ دی دا به اوښلېږي نو که دا اوښلېد دا نی جاینټ ستاسو انسټیبل شو بیا به سرجري کوئ نو بالکل یو خو به سپورټس شوز اچوئ چې داسې تاسو په ټریک باندې ځئ د رننګ یا دغه کم سپورټس شوز وي او موږ همیشه انکرج کوو چې تاسو سپورټس شوز یوز کوئ ټیک ده جی او دویم دا دی چې کله تاسو په یو چړایي اترایي باندې راځئ نو احتیاط سره به راځئ او ټولو امپارټنټ خبره دا ده چې لکه اوس تاسو ووایئ دوستانو سره ډېر وخت پس چېرته په موده کې لاړئ نو موږ ته پکار ده چې دا اپریشیټ کړو چې موږ ریګولر داسې ځو نو دې باندې به زموږ سټیمنا هم بل شي او زموږ جاینټ به هم مضبوط شي دې سره چې ریګولر ځي او یو دم به زیات اکزرشن موږ په هر ایکسرسایز کې ډېر اکزرشن به نه ورکوو ځان له ځکه هغه هم خطرناک دی او چې ایکسیس اف ایوریثینګ از بیډ نو هر څیز کې به داسې موږ یو میانروي اختیارو نو پراپر به ځان ټرین کوو د دې سره چې هیلدي اکټیویټیز ورو ورو تاسو به سټیمنا دې سره بړاوي سر تاسو په خپل هم سبق کوئ که نه جیم به مره سټارټینګ کې خو چې کوم دی کافي مطلب دغه به مې کو ایبز او سکس پیکس دا هر څه مې جوړ کړي او شوق مې و خو بیا سکیجول داسې بیزي شو چې بس ټایم نه میلاویږي خو دا ده چې مطلب سهار پاسه نو زما 100-200 پوش اپ چې کوم دی زما روټین دی نو اوس خو رمضان دی که نه نو دې کې مطلب څه ډایټ پکار دی او څه نه سپیشلی خوړل مطلب پکار دي؟ سپورټسمین دپاره الګ دی او د دغه دپاره چې کوم دی یو عام روټین دغه دپاره چې کوم دی هغه الګ دی لکه اوس ما ځان ته خپله باندې چې کوم دی تاسو به اوس وایئ چې مطلب 30 ایګز پر ډے دا خوړل پکار دی نه دی خوړل پکار نو 30 ایګز چې کوم دی دا زما روټین دی هغې کې ورسره چې کوم دی گرینري سلاد شوله ټماټر شوله بادرنګ شوله دا څیزونه ورسره مکس او هغه چې کوم دی چکندر شوله دا پخېږي نه دا هم سمپل ساده مطلب پیور فارم کې او سره چې کوم دی نو مطلب چې روژه نه وي نو بیا 10 ایګز پر دغه خورم میل او که نه روژه ده نو بیا چې کوم دی ورک آوټ وکړم د هغې نه بعد چې کوم دی نو 15 یا 10 چې کوم دی روژه ماتي ټایم کې او بیا داسې چې کوم دی روژه ماتي نه سحري ټایم کې بالکل جی ډېرې ښې خبرې وشوي ډاکټر صاحبان سره زموږ سپورټسمین خان سید حافظي سره او زموږ ما په خیال دی چې زموږ چې کوم کتونکي دي دوی به خامخا اویرنس اخیستی وي او دا خبرې ستاسو د فایدې دپاره دي ستاسو د بچو فایدې دپاره دي چې مونږ څومره د نیچر ته کلوز کېږو نو مونږ ته به فایده ده شبه مونږ ګورو دي اکثر بس دا جیم یو فیشن راو او بس یو ورلډ کنډیشن کې مونږ چې کوم دی که نه کلایمیټ کې لګیا یو یو سل کسان به وي هماغه بریدینګ دی هماغه یو ریسپایریشن کېږي اکسیجن نشته فرش نشته نو کوشش وکړئ چې لږ که نه خپل ځان نیچر ته نږدې کړئ بار جیم پکار دی نه جیم زه دې کې یو څیز تاسو سره ایډ کم دی خپل ناظرین دپاره همیشه که تاسو سوچ کړئ زموږ زیات تر جیمز یا په بیسمنټ کې جوړي اسلام آباد کې چې موږ وګورو نو یو خو دا ډېر غلط خبره ده بیسمنټ کې نه دی سفوکیشن فرش ایر وینټیلیشن نه وي وینټیلیټر هیڅ نه وي جیم ایر
هاو څنګه چې لکه سی ډي دا ډېر ښه کار شروع کړ اسلام آباد کې موږ مختلف پارکس کې اوپن ایر جیم اوپن دی دا موږ اپریشیټ کوو دا ډېر ښه هیلدي اکټیویټیز دي دویم ایکو سیسټم چې کوم د ګرینری دا پلانټیشن یې باندې موږ له فوکس پکار دی نو نور خو دغه چې مطلب موږ نیچر نه چیو او نیچرل طریقې اپناو کو نو انشاءالله بیماریان یې دا به نه راځي انشاءالله جی بالکل نو مینوالو دلته وخت شو د یو وړوکی شان بریک او بس راځو بیا دوباره ستاسو په خدمت کې نو مونږ سره اوسئ سټیج بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان بخیر رمضان ویلکم بیک هم پښتو ون رمضان ټرانسمیشن په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره موجود دی حکیم سبحان الله صاحب هغې نه علاوه شهزاد اخونزاده قاری حسن بلال او عباس علی اشرف مونږ تاسو ته په خیر رمضان کې ډېر ډېر هرکلی وایو वैसे तो रमज़ान वैसे ही है भी बरकतों का और रहमतों का महीना और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो एक रूह परवर नज़ारे होते हैं जो हर दिन हर शाम आपको देखने को मिलते हैं चाहे वो सहर हो अफ्तार हो एक गहमा गहमी होती है घर में रौनकें होती हैं तो अल्लाह करे कि ये जो रौनकें हैं ये जो बरकतें हैं ये इसी तरह चलती रहें जी हकीम साहब څنګه چلې चले हुए तاسو ته जी ډېره مهرباني جزاک الله خیریت ته جی خیر تاسو خیر دی ښه مزیدار الحمدلله ډېره خو نن روژه خو ډېره ښکلې تېره شوه تا ورسره تېره شوه ډېره مزیدار خیر رخیانو روجې دي حاجي بالکل ښه نو حکیم صاحب لږ خپل باره کې زمونږ ویورز ته ووایه که نه چې دا سفر څنګه شروع شو ستاسو دا شوق څنګه و او دې نه وړاندې ستاسو څه پروفیشن و د دې نه وړاندې زه په یو سرکاري محکمه کې وم ښه جی هغې کې ما نوکري کوله او دا حکمت سره زما د ډېر وړوکوالي نه ډېر شوق و زموږ په کلي کې یو حکیم صاحب و دا سوټا شریف کلی کم یو دی زموږ کلي کرنشیر کلی محله سدین خیل کرنشیر کلی صوابه نو هلته یو حکیم صاحب موږ ورته حکیم کاکا وی حکیم کاکا زموږ د پلار د خدای پاک یو برخې د هغې همزولو هلته به لاړو د هغې دوکان ته ورسره به ناست وو اوږده اوږده نومونه به ما به دا ځان سره لیکلو دا به ما را یادول به ما به دغه شان پسې به هغه څه به ناست وم ماجون و خمیرې ګوزوبان امبرې جواهرات په داسې زما دې سره ډېر زیات شوق و ما بیا د خیبر طبیه کالج جو پېښور نه باقاعده کورس وکړو په 2012 کې او زه په خپله په سرحد یوناني طب یا میډیکل کالج مردان کې زه په خپله پروفیسر هم یم او د شعبه ادویه ساز چې کوم د هغې انچارج هم یم اوس مطلب اوس زه خلکو ته پړی کوم نو سر حکیم صاحب دا راته ووایه چې اوس هغه حکمت شته چې کله به پخوانی طب و نبض ته به مو کتل نو د بیمارۍ تشخیص به مو کولو یا د مریض ژبه به مو کتله د هغې نه مو پته لګېده چې تا ته کومه کومه بیماري ده بالکل جی هغه اوس هم شته خو زه به دا ووایم دا زما خپله رایه ده کېدای شي اوس په دې سره چا څوک اتفاق نه کړي چې په حکمت کې د قابلیت نه زیات نیت او اخلاص چلیږي پوخاني حکومت چې کوم وو هغې خو بحث هم چې داسې انسانانو ته به وکتل نو د پته کېده یو خو هغې کې تقوا ډېره زیاته وه اوس هم کېږي مونږ باقاعده لکه په نبض باندې هم کار کوو د لاس ته لکرې چې کومې دي د دې نه هم پته لګي میډیکل پامسټري چې کوم ته وایي که نه نو د لاس ته لکرو نه هم پته لګي د سترګو نه هم پته لګي ژبې نه هم پته لګي او بل ظاهري علامات چې کوم دي نو هغه هم دي خو زه به دا وایم چې که یو حکیم کې اخلاص تقوا او د خلکو دپاره درد څومره زیات وي دومره به د الله په کوم څه د هغه قابلیت زیات وي اوس هم شته هغه شان نه او بالکل صحیح خبره ده او دې نه مخکې موږ سره ډاکټر صاحبان په دې پروګرام کې موجود وو هغوی سره هم دغه خبرې کېدې لکه تاسو خو دا فیلډ دی تاسو په دې خبره باندې زما نه زیات بهتر پوهېږئ چې دا حکمت چې کوم دی او الله تعالی چې په دې دنیا کې کوم شی پیدا کړی دی لکه نور دی باران دی هوا ده جړي بوټیاې دي اونې دي په دې کې الله تعالی څومره شفا یې کړې ډېره زیاته زه به تا یو مثال درکړم په دې اسلام آباد کې یو ونه ده ارجن ورته وایي ارجن زه به تا د پروګرام نه بعد په ګوګل کې به د هغې تصویر به ورته وښیم تاسو یقین وکړئ چې کوم انسان ته د هغه د زړه مسلې او ډاکټران ورته ووایي چې ده به بایپاس کېږي د ده په دا سینه کولاوي کې د زړه به روباسي مطلب چې د زړه والونه بندي یا د زړه والونه تنګي هارټ کې بلاک چې په خپله مې کتلي استعمال کړي مې سمپل د هغې د پاسه پړچ یې چھلکا هغه به راواخلې په سره لانجې نه لري کولې پکار
پیالې اوبو کې دومره پوستکي واچوه د شپې نه واچوه یا هغه ټیم و چېرته اوس کې سهار او ماښام و 15 ورځې بعد چې په پاکستان کې د کوم لیبارټرۍ نه ټیسټ کې ورته بیا ټیسټ وکړي. سبحان الله سبحان الله. زه خلکو ته دا وایم چې ټیک د اپریشن که کوي څوک د اپریشن نه منې کوو نه خو خیر چې 10 ورځې 15 ورځې یار زمونږ دا پکې مو منې که نه اکثر ما څوک راشي زه ورته وایم ته له ډاکټر څومره ټایم درکړی د اپریشن لپاره میاشت زه ورته وایم ټیک د میاشت په ته اپریشن وکړه یو 15 15 ورځې ورته وکړه او خلکو ته چې کوم ځای پاکه شوي ده سر چې بالکل شوي دي د مخ چې ما لکه سراغ هغه ما ته وایي چې زه ډاکټر لاړم هغه تاسې استعمال کړي ما ته چې د حکیم دوايي ویاره په لومبي ځل مې چې د څوک حکیم ولیده چې هغه دوا یې ته ښه کړې د حکیمانو دوايي خو ګردې خرابوي خلکو نه. بالکل جی تاسو ډېرې ښې خبرې وکړې او موږ به تاسو ته نور هم انفارمیشن اخلو. فیضاده څنګه یې؟ شکر خیریت دی؟ ته لکه خپل باره کې زموږ ویورز ته ووایه که نه چې رولر کوسټر خو نه سوري رولر سکیټینګ رولر سکیټینګ تاسو دلته رن کوئ د هغې په باره کې لږ ووایه. زما نوم محمد شهزاد اخونزاده دی او زه تعلق د مردان نه لرم. مونږ اصل کې بیسیکلی چې کله واړو نو مونږ کراچۍ کې اوسېدو نو زما د سکیټینګ دا شوق داسې روچت شو چې هلته کراچۍ کې به وړو به سکیټینګ کولو نو مونږ هلته زموږ خوا کې یو پښتون مارکیټ و نو هغې کې به د سکیټس بوټان خرڅېدو نو مونږ هلته نو بوټان واغوستو نو هلته مونږ هم هغې سره سټارټ واغوستو نو تقریبا زه 20 کالو نه سکیټینګ کوم. هغه ټایم زما عمر و 6 کالو نو هغه ټایم نه اوسه پورې بس څنګه مونږ ته د خلکو شوقي کرکټ فوټبال داسې شوقونه چې هغې زیاتتر ټایم هغې سره تېرې هغې سپورټس کې تېرې زما شوق و سکیټینګ سره نو موږ به زیاتتر 3 ګنټې 2 ګنټې 4 ګنټې. دلته چا ته ټریننګ کوئ ماشومانو ته؟ دلته زموږ سکیټینګ اکیډمي د اسلام آباد سکیټینګ اسوسییشن بیا موږ رجسټر کړو زه خپله پریزیډنټ یم اسلام آباد سکیټینګ اسوسییشن او زموږ 4 کلبونه چلي یو په بهریه ټاون کې دی یو F10 کې یو F9 کې او یو F8 کې. نو دلته مونږ بلاشي مونږ سره ټیچران هم ماهر کړي چې هغې لکه پروفیشنل انداز کې وړو ته چل ښیي او مونږ سره فورنرز هم ډېر زیات راځي. زمونږ کلبونه داسې دي لکه څنګه یورپ کې کلبونه چلي لکه مونږ خپل کلبونه داسې ډیزاین کړي داسې مزدار ټیچران داسې دي چې هغه یورپ غونته دي نو زمونږ سره فورنران چې زمونږ هغه فیشن او هغه طریقې ته ګوري نو هغې هم زیاتتر کې راځي. او دا کوم ایج ماشومان زده کولی شي؟ دا 2.5 کالو نه والا هر ایج پورې دا کوم خلک ایج پورې میکسیمم؟ میکسیمم 100 پورې مې زده کولی شي خلک خو چې زده کولو شوق لري. بالکل جی او تاسو موږ سره یې موږ تاسو سره نور هم انشاءالله خبرې کوو. جی افراز صاحب څنګه حال دی سر؟ سر کومه سره تاسو دا پخلی سر زمونږ بس بولنی سوس ریډي شو پاسته مونږ اول بوایډ کړی و بیا هم سوتې او چې دا سوس ریډي شي دا به مونږ اسمبل کو زمونږ په ډش. دې سوس کې تاسو کوم انګریډینټ راچوئ؟ دې سوس کې بیسیکلی د دې کم پاستا سوس وي ټومیټو سوس د هغې ډېر یو اوږد پروسس وي خو چونکې بیک پارلر زمونږ خلکو دپاره اسانتیا کړې ده دا مونږ سره پاستا سوس دی دې کې مونږ دا بیک پارلر پاستا سوس یوز کړی دی. نو دا به ایزي وي که نه؟ جی دا ایزي دا ایزی دی بس تاسو به پاستا already هر څه دې کې ایډ وي دې کې ایډ وي بس ټیسټ که تاسو انهینس کوئ خپل حساب سره سالټ اینډ پیپر پکې ایډ. موږ دا ایکسپیکټ کوو افراز صاحب چې ځکه دا خو د ژمي روزي دی ځکه دی کې د پخلي زیات دغه وي نو زه یم چې چېرته څه مشروب وغیره هم جوړ کړئ که نه ځکه چې تنده خو وي که نه ډیهایډریشن بالکل انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ وہ مشروبات ہم ایڈ کو پگی. صحیح تھا. جی قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ راولپنڈی سے ہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ذرا اپنے بارے میں بتائیے نا ہمارے ویورس کو کہ کس طرح آنا ہوا اس فیلڈ میں. اور اس فیلڈ میں تو اسکول اور کالج کی جو لائف گزری ہے اس پہ بس میں ادب ہوتا تھا اور اس کے علاوہ جمعے والے دن جو ہے ہماری مسجد کے اندر ایک محفل کا انعقاد ہوتا تھا. اس میں الحمدللہ ہر جمعہ ہم جایا کرتے تھے. ہمارے والدین کہا کرتے کہ آپ مسجد میں جائیں نماز کے لیے جائیں. پھر نماز کے لیے جاتے تھے وہاں نعت خوان حضرات نعت پڑھتے تھے. اس کے علاوہ تلاوت جو ہے وہ ہوتی تھی وہ ہم سنتے تھے. وہ ذہن جاتا رہا اس طرف. پھر کرتے کرتے ایک دن نعت جو ہے وہ لکھی ہے. لکھ کے پھر اس کی پریکٹس کی ہے. بس وہ آج کا دن اور کل کا دن ہے. پھر استاد جی ہمارے الحاج محمد یوسف قریشی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس دنیا فن سے چلے گئے ہیں ان سے الحمدللہ 6-7 مہینے کلاس بھی لی ہے اور سیکھا بھی ہے. ماشاء اللہ. تو کس ایج سے آپ جو ہے نعت میں 13 سال. اچھا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب
कैसे हैं आप, कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है रमज़ान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा जा रहा है। उस ज़रा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए ना। जी मैंने जो कुरान पाक का दर्स शुरू किया या पढ़ना शुरू किया ना, वो 9th क्लास में था। तो एक महफ़िल में हमारे एक दोस्त थे जो स्कूल लाइफ में भी साथ पढ़ते थे, तो उनसे तिलावत सुनते थे हम, बहुत प्यारी तिलावत करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पे पढ़ते हैं और कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि उस्ताद मोहतरम है गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर कारी मोहम्मद मुश्ताक नूर साहब, जोराबाद से, बेसिक वलील्ला से हैं लेकिन जोराबाद खुशाब उनका इदारा है। तो गांव में थे उस वक्त। मैंने उनसे कहा कि मुझे भी साथ ले जाएं, फिर वो ले गए। तो फिर वहाँ से हमने किरात सीखी अल्हम्दुलिल्लाह, और तब से ही पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला स्टार्ट। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते मैं खुशाब सरगोदा। खुश आप सर? अच्छा चला जी। तो जी हमें कुछ सुनाइए ना अपनी खूबसूरत आवाज़ में रमज़ान की सादत के हवाले से। जी मैं तिलावत कलामुल्लाह से आगाज़ करना चाहूँगा। حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفتحت وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا
وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ووعده وأورثنا الأرض من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। करण को तुमको दलता अखली गुरु के शान ब्रेक। بخير رمضان بخير رمضان بخير رمضان بخير رمضان بخير رمضان वेलकम बैक। हम पश्तो वन रमज़ान ट्रांसमिशन په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو او مونږ سره د افراف صاحب تاسو پاخه کړل جی میم زمونږ سپیګیټي بولونیز ډش تیار شو. او د پریزنټیشن خو تاسو ډیر مزیدار کړی دی کنه थैंक यू सो मच। او دا تاسو ډالډا کوکینګ آیل کې پاخه کړل जी जी دا مونږ ډالډا کوکینګ آیل کې پاخه کو اوکې जी او د دې چې کوم سپیګیټي دا د سره مونږ سره دغه بیک پالر जी سبھی کھاتے ہیں जी जी بیک پالر ها ها او دې کې تاسو دا ټول انګریډینټس یوز کړ जी دې کې مونږ دا ریسیپي ان شاء الله مونږ به افطاری کې لازمی ټرای کوو چې دا څنګه دی بیا به تاسو ته وایو صحیح ده Thank you. مننه ستاسو څخه. ډېره مننه افراز صاحب خان. نو ویورز زمونږ درانه میلمانه مونږ سره دي. حکیم صاحب دی، شهزاد دی، قاري صاحبان دي. دوی سره به انشاءالله اوس لږ ګپ شپ لګو. جی حکیم صاحب، جی سر جی نو څنګه بس دا طب چې کوم دی د دې نه د خلکو لږ دغه هغه شان یقین نشته دی، حالانکه دا خبره ښه نه ده ځکه چې د هغې شي بیا هم لږ نقصانات شته خو د دې فایدې دي. بالکل سو خبره صحیح ده خو اصل کې سرجي ته د ما خبرو کړه کنه چې دې کې څه کسان داسې راله چې هغوی دا طب بدنام کو لکه اوسو دا طب چې دی که دا په صحیح طریقې سره وکړی شي لکه یو خدمت هم دی یو عبادت هم دی او ورسره خو لکه دې دپاره چې لکه اوسو یو مریض راځي او د هغه په جیب زموږ نظر نه وي که نه مونږ وایو چې لکه دې مونږ له خدای پاک رالیږلی دی چې دا کور زه ته قسم خورمه قسم چې دومره مزه پکې سرجي دومره مزه په طب کې دومره مزه چې د شوق نه کې زه د شوق نه تاو ته ما خبرو کړه دړو خبره هوتا ته به وګورې که نه بیا په دې کې یو بوټی پترچټ ورته وایي پترچټو په ګرده کې کاڼه دی په مثانه کې کاڼه دی که په تریخي کې کاڼه دی که په بدن کې په هر ځای کې کاڼه دی 2 پاڼې روشو کوي خلکو په ګمله کې لګولي په 200-300 روپۍ باندې بوټی کېږي ګمله کې کور کې ولګه 2 پاڼې د سهار روشو کوي په اوبو باندې ووځي ویې خوره ورپسې یو ګیلاس اوبه وڅښې نیمه ګنټه څه خورې څکې ما نو زه ورته وایم چې سیوا نه 10 ورځې وکړې یا 14 ورځې بیا چې په پاکستان کې کومې لیبارټرۍ ته ځان د ګردې د مثلا د کاڼي هغه ټیسټ وکړې دا زوړ ټیسټ مخامخ کې ځان ته کېده دا نوی کېده اکثر تاسو خبرې د نبض خبره وکړم زه په خپله دواخانه کې په نبض کار نه کوم ولې دې کې مسله دا ده چې نن سبا خلک داسې چې هغې ټیسټ ریپورټس کوي زه ورته یم بھائی چې تاسو مال راځئ تاسو ټیسټ ریپورټ وکړئ ستاسو په ټیسټ ریپورټ کې مسله راله دا مسله به دا فیټي لیور دی دا د زړه وړینو بند دي دا په ګرده کې کاڼې دا په مثانه کې کاڼې دي ټیک شوه مطلب دا د پته ولګېده زه دله میاشتې وایي در کوم یا 15 ورځې 20 ورځې هغې نه بعد بیا دوباره ټیسټ وکړئ بیا دا ټیسټ او دا ټیسټ مخته کېدی زه بس نه وایم ټیسټ ورته الو نو کیم صاحب دا فیټي لیور څه دی او دا ولې کېږي فیټي لیور میم داسې چللی چې زمونږ په بدن کې دا جګر چې دی یا اینچ ورته مونږ وایو
دا یو غټ ارګن د ټول غټ ارګن دا دی د ته کار چې دی دی زموږ د بلډ پیوریفای کی وینه صفا کی د داسې هارمونز پروډوس کی او هغه بیا بیلنس کی چې کوم زموږ په بدن کې پکار دی بیا د ویټامینز وغیرہ چې کوم دی هغه هم دی سٹور کی مطلب لکه د ډیر سکارونه دي کنه بیا دا چلوي چې هر کله زموږ په بدن کې فیټ کنټینټ زیات شي مطلب داغه ته بیا وجوهات هم لکه یو انسان غټ ته پاغه باندې غټواله راغی چربي پکې وازه پکې په بدن کې زیاته شو نو دغه شان په دې جګر باندې هم راشي چربي اوس د جګر کار دا دی چې هر کله موږ څه خوراک کو موږ څه خورو یا موږ څه څکو د دغه پروسس کې پروسسینګ دغه کې دغه میټابولیزم کې او هغه مطلب لکه بریک ډاون دغه کې کنه نو اوس پته کې د باندې په خپل چربي رااله د دغه فنکشن سلو شو نو بیا چې پته باندې چربي راشي د فنکشن سلو شي بیا داسې د نور مسالې راځي غټوالي د وجې راځي نو هغه ته بیا فیټي لیور وایي چې کله پته باندې چربي زیاته شو کولیسټرول چې کله سیوا شي کولیسټرول سرجي جدا سیز دی هغه په بلډ کې راځي او دا بالکل کولیسټرول د وجې هم راځي دا وایم کنه کولیسټرول د وجې د ټرایګلیسراید د وجې هغه هم چې کله سیوا شي نو فیټي لیور سره راځي और किम से बल लता से कम खबरों को करना चाहिए कुदरत योदा से यो निज़ाम जोड़ कर सर आपको कुछ समझ आ रही है जब हम बात कर रहे हैं थोड़ी बहुत हैं थोड़ी बहुत अच्छा हम तिप की बात कर रहे हैं ठीक है नो लका अल्लाह ताला देखा ना अगर पदी कायनात की सुमरा जमून द दगा द पारा कायदे द पारा दा सीजून पैदा करी दी वो जनावर दे अगर चकला जख्मी शी नगा सके अब हम पता है खावरू किसान او داغه نه پس یو څو ورځې پس ټیک شي زما په خپل د یو سکن د الرجی و چې ما بل دوايان استعمال کی ما ته چا یار ته بس تولړ شو د ځمکې نه دا خوره او یو څو ورځې دا استعمال ک تاسو یقین وکئ چې هغه سره زخه شوم زبردست بالکل منم بیا لکه د انسان خپل چې د لواب دی د لواب دی کنه د سار چې تاسو را پاسه دا لواب ک تاسو خپل سترګو کو لګوي یا چرته په زخم لګوي دا دینه غټ او انټیسپټ سو د غشت دینه بالکل زبردست بلکې په دې باندې ما د دینم زیاته تجربه کړې دي خجی د دینم زیاته ها وای کنه بالکل او لکه په دې کې په دغه شانسو لکه صدانه مان شولا پستر کو باندې شو لکه په بدر کې چې کم ځای کې میا داس یو خراب دانه یو داس زخم نشانه ټیکي لکه مخ کې بخر کو وای چې په دې کې جراثیم دی او په دې کې دا چلې په دې کې اصل خو نه دې کې ډېر غټه شفا ده بل په دې باندې زمون گاونډي ملک چې کم دی هغه په ډېر زیات په دې باندې هغه کړی دی یو بل یو داسې په تاسو بیا پروګرام نه بعد و ټیک شو صحیح ده دا جی څنګه ته خورل په ور سره د کیم څه خبره و زه خبره مې اورېدلې ته منې تب منې جی او بالکل دا زړې خبرې دي کنه لکه د حکمت خبرې دي په قواني خلک بو هغه به د خبرو نه بالکل دا خبره صحیح ہے کہ حکیم صاحب دا وی چې د دې باندې ما ډیر ریسرچ کړی مونږ هم به چیرې بچپن کې مونږ دا اورېدل چې واقعي دا په کم په زخم یا په دغه کې ډیر زړی ټیک شي او دا ته ماته دا وایي چې ستا په دې فیلډ کې زمونږ د کوم ماشومان دي د دوی څومره انټراکشن دی لکه دوی شوق لري سرجی زمونږ چې پاکستان کې چې کوم سپورټس زیات تر کېږي کرکټ دی نو مونږ د سکیټینګ چې کوم دی د پاکستان کې فرست ټایم لکه د اول نه وو خو انټروډیوس مونږ زیات تر خلکو ته کو سوشل میډیا باندې نو زیات تر کې 2017 نه پهله د دې سکوپ بالکل کوم صرف هغه خلکو شوق چې چا نو لیدل چې چا اول لیدل او هغه خلکو شوق چې چا نو لیدل هغه خدا اول پیژندونه چې دا کم شیز دی خاص کر کې زموږ کې پی کې کې بالکل دې دغه نو چې کله مونږ د سکیټینګ شروع کو نو خلکو دا قتل شروع کو چې مونږ چې اعلان کې مردان ته لاړو په کالج روډ کې دغه د بازارونو نو خلکو دا چرته ایلین راغله کو څه مسله څه بل دا داسې لکه د سرنګ روان دي نو خلکو مونږ ته ډیر زیات ریان چې لکه خاص کر کې موږ ډیر پریشان و چې دا ډیر روان سرنګ د په صبر موږ د خپل کارونه پر موږ ته داسې غور سره لاندې باندې وکړو چې دا په سره روان دا په کار دی بالکل کول په کار دی خو د دې یو اویرنس دی سیفټي میجرز دي کنه د دې خپل کوم اپریټس دی هیلمټ دی او هغه نی کیپس دي جی بالکل نو دا تاسو خپل ماشومان ته ورکوي او چې زموږ چې بالکل زموږ چې کلب کې څونه سټوډنټان دي نو موږ سیفټي ګیرز نی والا او البو والا هاتھ والا سیفټي هیلمټ دې بغیر خو مونږ الاو کوو نه کنه تاسو اکیډمي کې څونه سټوډنټس دي زموږ اکیډمیز کې چې ټوټل 50 پلس سټوډنټس دي اسلام آباد والا چې کم دا او هغه واړه ماشومان دي ته هغه کې چې کم دي د 2 کالم شته دي 2 نیمو کالم شته ایون کې 3
کالو هم دغه شان نو ورسره فیمیل هم دي فورنرز اوس ریسنټلی موږ سره جوین شوي چاینیز دي فیمیل د خپل هم کوي بچي هم کوي اور څه پیرنټس موږ سره داسې هم دي چې خپل هم کوي او دوه درې بچي هم ځان سره داخل बिल्कुल کړي दे रखा खबर था। कारी साहब, आप काफ़ी देर से खामोश हैं, बातें सुन रहे हैं, आप कुछ कह नहीं रहे, कुछ इनपुट नहीं दे रहे। अभी यकीन साहब से हमने तिब की बातें की हैं, आपका क्या यकीन है इन चीज़ों पर? बिल्कुल यकीन होना भी चाहिए, है ना? और है भी है। और बड़ी अच्छी बातें की हैं, कुछ बातें समझ आपको आएंगी। समझ आ रही जी समझ आ रही थी। आप क्या बिलीव करते हैं, एलोपैथी, हिकमत या क्या? कभी अगर वैसे ऐसा कुछ जुकाम हो, कोई होम्योपैथिक जो है होम्योपैथिक इस्तेमाल करता है? अच्छा, तो उससे इस्तेफादा हो जाता है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। सही बात। दरअसल ये होता है ना कि इसका असर थोड़ा देर से होता है लेकिन होता देर पा है, और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है? नहीं, नुकसान भी ऐसा ये नुकसान नहीं है। और ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चला आ रहा ना, जड़ी बूटियाँ और हर्ब, तो ये उन्हीं से हिकमत भी बनी है, बिल्कुल सही है। सिलसिला वहीं से चला है। तो अगर हम वहाँ उनकी तालीमात को नहीं मानते, उनकी तालीमात पे अमल नहीं करते, तो फिर हमारा ईमान भी डगमगा जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये बात भी सही है कि एक सबसे पहले किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले जो है ना, उस पर आपका एक कामिल ईमान होना चाहिए। बिल्कुल सर तो वही आप वाली बात के तकवा होगा, दिल साफ होगा, तो यकीनन जो है ना वो इलाज बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल उसमें असर होगा। अब वो लुआब की बात कर रहे थे किंग साहब, आपने ये लुआब लगाया तो वो उससे भी असर होता है। बिल्कुल सही तो बात है। ये भी है। असल हमें हमारे यहाँ जो बेसिक एक मसला है वो ये है कि जब एक मरीज़ बीमार होता है तो वो अपनी परेशानी में होता है। जब वो डॉक्टर हजरात के पास जाते हैं तो मज़ीद आधा बीमार तो तब ठीक हो जाता है अगर डॉक्टर आपसे इखलास से बात करे, अगर मैं प्यार से बात करे, तो आप यकीन करें कि आपको आधी तसल्ली वैसे ही हो जाती है। हमारे यहाँ पर डॉक्टर हजरात का जो नॉर्मली शेवा है कि वो सीधे मुँह आपसे बात भी नहीं करते, और बस ये है वो है, इस तरह कर लें, टेस्ट तो लाजमी उन्होंने आपसे करवाने ही करवाने ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर ये सिर्फ एक बर वक्त तशखीस हो जाए मर्ज़ की ना, कि असल मर्ज़ क्या लाहक है और उसका ये इलाज है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है कि मरीज़ जो है ना काफ़ी नुकसानात से बच जाता है। उसकी जो बेसिक तशखीस है, जो डायग्नोसिस है उसका मर्ज़ का, वो होना चाहिए सही तरीके। सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल था ना जी। तो कारी साहब, अब हम आपसे कुछ कलाम सुनेंगे। हिजाब आप हैं, सर तपाई जाब आप हैं, सर तपाई जाब आप हैं, सर तपाई आप हैं, आका फिर भी लाजवाब आप हैं, 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 और सबका इंतिखाब है खुदा, सबका इंतिखाब है खुदा, खुदा खुदा, सबका इंतिखाब है खुदा, सबका इंतिखाब है खुदा, खुदा का इंतिखाब आप हैं, 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 और अर्श भी हो जिसके ज़ेर पाप, अर्श भी हो जिसके ज़ेर पाप, आका वो नवाब आप हैं, आका वो नवाब आप हैं, आका वो नवाब आप हैं,
आका वो नवाब आप हैं। अरे हुसैन है जो दिल में दोस्तों, हुसैन है जो दिल में दोस्तों, फिर तो कामयाब आप हैं, फिर तो कामयाब आप हैं, फिर तो कामयाब आप हैं, फिर तो कामयाब आप हैं। मक्ता होना जो गरूब हाकिम है, होना जो गरूब हाकिम है, आका आप ही वो आफताब हैं, आप ही वो आफताब हैं, सरता पाहिजाब आप हैं, फिर भी लाजवाब आप हैं। रमजान बखैर रमजान, बखैर रमजान, बखैर रमजान, बखैर रमजान। वेलकम बैक। हम पश्तोवन रमज़ान ट्रांसमिशन په خیر رمضان کې یو ځل بیا مونږ تاسو ته هرکلی وایو. جی مینوالو او مونږ به خپل کچن طرف ته ځو. افراز صاحب نه به تپوس کوو چې افراز صاحب خان څه پوزیشن دی؟ سر زمونږ سپیګټي بولنیز ډش ډن دی او ډش آوټ شوی دی پریزنټیشن سره. تاسو ډېر ښایسته پریزنټیشن کړی دی، مطلب روجم دا مونږ وږي مې یو او تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. دوباره لږ بس بریف وکړه چې دا څه څه ووستا دغه به لږ زمونږ چې کوم هغه وي ورته چې چا چې جوین کړو د دې ډش دا دې باره کې یو سر زمونږ سپیګټي بولنیز ډش ریډي شو او مونږ ډش آوټ کو ویل پریزنټیشن سره. دا ستاسو مخامخ دی جی. او دې سوس تیار سوسو جی بیک دې پالر اوس کم دی بیک پالر مونږ سره سپانسر کړی دی جی. دا اوکې بیک پالر سوس دی ریډ سوس دی کې ریسیپي ایچ اینڈ ایوریثینګ په دې کې ایډ وی. اوکې اوکې او هغه نه پس تاسو تیار کو ډالډا کوکنگ آئل کې جہاں حمام تا وہاں ډالډا. سرجې سے بات یو خبر وکم وای کنه الله پاک دې ټول مؤمنان مسلمانان راوړ خو بیمارونو بچ کی. بیا د زم کم کسان د چا دړو وال باندې دړو رګونه تنګي او هغه ته ویل چې بای پاس بکې. هغه کسان د چا د ګردو چې ډایلیسس کیږي، هغه کسان او ډایلیسس کیږي، هغه کسان د چا چې په ګردو کې په تریخه کې او په مثانه کې کاني او هغه ته اپریشن لیکلي د هغه کسان. دا درې قسمه خلک د اول ما سره رابطه وکړي، پیسې دې مال نه راکړي. مطلب دا که زه دا نه چې ګن مال پیسې دې نه راکړي، را پیسې دې په تندر ولګي. یو 15 ورځې یو 20 دن یو میاشت مال راکړي دوايانو. نو دا سره به کانټیکټ څنګه؟ بس دا کانټیکټ زما دواخانه مومن خان دواخانه په نوم باندې خنپل لپاره التوحید پلازا کې ګوګل میپ کې زما لوکیشن وري کې مومن خان دواخانه اسلام آباد زما لوکیشن براشي. زما نمبر هم دې سره مشته هم والو سره دې سره شته دي. نو زما نمبر غس او دې لپاره چې کوم دی کنه حکیم صاحب دا زړه د پاره دا اجوا کجور چې کوم دا ګټلې وي د دې هغه پاوډر وای دا ډېر زبردست ډېر زبردست. خو سرجي بل خبره کنه تاسو خو بار ملکون ته زیر راځي، تاسو خو باج به کجوره پیدا نن سبا خوار شدل ته پاکستان کې ملوي او باز خلک په کلو کې پښتانه خو زد پاکستان نه زیات په سعودي عرب کې دي. دا خبره ده چې دا خبره نه خو ډکاغه باز کسان د نشي دا کې کنه بل ډېر پر یو بل به چورته یا سفر جل چورته وي هغه یو میوه ده. دې باره کې باقاعده احادیث موجود دي چې هغه خو د دورې نه بچ کیږي. ځان دې نو جهان دی، هیلث از ویلث. او زه وایم که تاسو سره که هر څه وي که صحت در سره نه وي نو هغه هر څه بې معنی دی. نو ستاسو ډېره مننه جی حکیم صاحب اور قاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. یقیناً آپ کی باتوں سے آپ کے کلام سے ہم بہت محظوظ ہوئے، ہمارے ویورز بہت محظوظ ہوئے. قاری صاحب آج کی خوبصورت آواز نے یقیناً ایک سما باندھا، ہمیں بہت لطف آیا. سلامت رہیں جی آپ. نو ګرانو کتونکو دلته بس اوس وخت کېږي چې موږ د خپل پروګرام وایند اپ کو او بس همدې دوا سره چې الله تعالی مو ټول عمر ښاد او آباد ساته
او الله تعالی دې د رمضان المبارک په صدقه کې مونږ باندې خپل رحمت او برکات چې کوم دي همداسې دې راوړي. نو انشاءالله سبا به تاسو سره یو نوي پروګرام سره یو نوي میلمنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر کیږو. ماته او مومنه خان ته اجازت راکړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.